الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. دماغ کے واقع سره دا مربوط د چکما د افق واقع ورتوي نبی کریم علیہ السلام په کور والو باندې چکم تهمت لګیدل. الله فرمای دا شیطانی فسادونه دي، شیطانی وسوسې دي، مؤمنانو خیال کوي تاسو د شیطان پس روان نشئ. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان ولو لا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ خطوات شیطان د قدمونو د شیطان، د قدمونو د شیطان د هغه د کردار او د هغه د عمل پسې ورپسې کېدل دي. ومن یتبع سوچ تابعداري کی خطوات شیطان د قدمونو د شیطان فانه بشک د امر بالفحشاء د امر کوي په بے حیاي سره والمنکر او په منکر سره. ولولا فضل الله علیکم کنوی د الله فضل پتا سو رحمته د الله رحمت نوی ما زکا منکم نبی پاکړ یو کس تا ما زکا منکم پاکړ بینو تاسو نه من احد یو کس ابدا همیشه. دا خدای الله احسان دی چې تاسو ته ایمان نصیب کو تاسو یې پاک کړئ. ولکن الله لیکن الله پاک یو زکی پاکي من یشا چاله چې خوښ شي. والله الله پاک سمیع علیم اوریدونکی دی او پوهه دی. ولا یاتل اولو الفضل په دې کیس کې یو چې کم دی د صدیق صاحب د ترور بچی اوم دی مستح صاحب، نو صدیق صاحب ډیر خپه شو. ګوره ته خو زما د ترور بچی وي، نو ایله تا زما په بچی باندې تهمت لګو. نو دا غریب صحابي صدیق صاحب سره ډیر احسانات کول، نو صدیق قسم وخوړو زه به تا سره به احسان نه کوم. دا ما تا سره څونه احسانات کول او تا ایله زما په بچی تهمت لګو. الله فرمایي چې تاسو داسې قسمونه مخورئ، هغه غلطي وکړه بس معاف شو. نو اوس چې کم دی سره احسان کوه. صدیق صاحب چې کم دی خپل قسم مات کو او بیا به هغه شانتي سره احسان کو. ولا یاتلی قسم دی نه کوي اولو الفضل خاوندان د فضیلت. صدیق صاحب ته خو ډېر اوچت سړی منکم ستاسو نه الساعه چې کم وسع خاوندان د پراخې وي، الله ولا پراخه مال ورکړي. نو دوی د قسم نه کوي ایؤتو چې دوی ورکړو کې اول القربا خپلوانو ته والمساکین مسکینانو ته والمهاجرین مهاجرو ته، او دغه د ترور بچی مهاجرم دی، ذی قربام دی، مسکینم دی، فی سبیل الله د الله په لار کې. ولیعفو دوی د معافي کوي، ولیصفحو دوی د مخ وړي. نو صدیق صاحب بالکل ما معاف کړی دی. عفو دا چې انتقام ماخلا، او صفحه دې ته وایي چې ملامتیا په وایا. الا تحبون آیا تاسو نه خوښوئ ان یغفر الله لكم چې الله تاسو ته بخښنه وکړي. والله غفور الرحیم الله بخونکی مهربان دی. ان الذين بشک هغه کسان یرمون المحصنات چې د تهمتونه ولګوي په پاکو ښځو باندې الغافلات، الله د داسې تهمتونو سزا ذکر کوي. او دا صفت چې کم دی د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دی. نو الله فرمی هغه خلک چې د تهمت لګوي المحصنات په پاکو ښځو باندې، الغافلات چې دوی غافل دي د بد عملونه، المؤمنات چې دوی مؤمنې دي، لعنوا فی الدنیا والآخره په دوی لعنت دی په دنیا او په آخرت کې. ولهم دوی د پاره عذاب عظیم عذاب دی لوی. یوم هغه ورځ تشهد علیهم چې گوی کوي په دوی باندې السنتهم د دوی جبې، و ایدیهم د دوی لاسونه، و ارجلهم او د دوی خپې. اشکال دا پیدا کېږي دلته الله فرمایي په دوی به جبې لاسونه خپې گوی کوي، او سورۃ یاسین کې الله فرمای الیوم نختم علی افواههم، زب ولا مهر لګم په دې خلو باندې. الته فرمای دا خله ولا بند کم، او دلته وی خله به خبرې کوي. تطبیق دا دی سورۃ یاسین کې چې ذکر کیږي الیوم نختم علی افواههم، نو دا خله به بند شي نن چې دا جبستا په اختیار چلیږي، دا به نه چلیږي، دا اختیار به کټ شي. او دلته چې ذکر کیږي تشهد علیهم السنتهم، دا جبه ولا سونه گوي کوي، دا بستا د اختیار نه بغیر وي، به اختیار به لکه څنګه چې د لاس کې کم د طاقت د خبرو پیدا شو، به اختیار لګي دی، پخپو کې پیدا شو، نو جبم د قشانه دا بما كانوا يعملون هغه چې دوی عمل کو. یوم اذن په دې ورځ باندې یوفیهم الله پورا به ورکړي الله دوی ته دینهم د دوی سزا او جزا، د دوی د اعمالو بدله هغه ته دین وي.
الحق اغا بدل چې هغه حق ده ويعلمون پويږي ان الله بشک الله پاک هو الحق المبين دا الله پاک حق ذات دی المبين وضاحت کوونکې دی چې کوم دی بیان کوونکې دی د حق او د باطل یا دغه الله الحق حق دی المبين ظاهر دی الله حقم دی او دا ظاهرم دی په دلایل سره الخبيثات للخبيثين الله زورنا ورکی دی مسلمانانو ته یو انسان دی پاغه کې څه کمی رالی نو ته یوازې هغه ته مه ګوره د هغه نه مخکې وروستو حالاتو ته وګوره دا د چا سره تعلق دی د کمې کورنۍ سره دی د نورو ته هم سوچ وکړه نو الله دې مؤمنانو ته وایي یوازې تاسو عایشې ته کتل دی خو وګوره دا د چا لور ده د صدیق لور ده دارنګې وګوره د چا لور د مور ته وګوره کمې ښځې بچی ده نو دا د یو لوی خاندان د یو لوی چې کوم د انسان لور ده او د داسې عظیم سړي لور غلط حرکت ولې کوي بیا دی خو وګوره په چا واده شوې ده د الله د پیغمبر په صحبت کې ده نو دوی ته هم وګوره نو چې هر کله تاسو دې حالاتو ته کتل بیا بس تاسو د خلو نه داسې خبر نه وتله نه الخبیثاتو دا صفات دی موصوب او تر وباسي الخبیثاتو النساء الخبیثاتو پلیت خزی للخبیثین معنا للرجال الخبیثین دا د پلیتو سړو د پاره والخبیثون الرجال الخبیثون پلیت سړی للخبیثات للنساء الخبیثات دا د پلیتو خزو د پاره نو حضرت عائشہ د چالور دا د چا بیبی دا نبی کریم علیہ السلام خو ډیر پاک انسان دی الله غله پلیت خزو ور کوله امدارنگی والطیبات النساء الطیبات پاک خزیل طیبین للرجال طیبین نبی کریم علیہ السلام پاک دے نو بی بی پاک دا والطیبون الرجال طیبون پاک سڑیل طیبات للنساء طیبات دا پارا دا پاک و خزوی حضرت عائشہ پاک دا نو زکا اللہ پاک انسان تور کرا او دې سره صفت رئیستیش دا کلمات و نو الخبیثات الکلمات الخبیثات پلیت خبری للخبیثین دا د پاره د خبیثو سړوي پلیت سړی ناغه پلیت بکواس کوي پچا تهمتونه لګول دروغ ویل دا چې کوم د پلیتو خلکو کار دی والخبیثون والاعمال الخبیثون خبیث اعمال للخبیثات نو للنساء الخبیثات دا د خبیثو خزو د پاره کما خزه پلیته د چکم دنو اعمال پلیت وی عائشہ خو پلیته نه ده اعمال ولی پلیت شي والطیبات نو معنا والکلمات الطیبات پاک خبر للطیبین پاک خبر چکم ده د للطیبین للرجال الطیبین د پاکو سړو د پاره پاک سړی پاک خبرې کوي او الطیبون الاعمال الطیبون پاک اعمال للطیبات للنساء الطیبات د پاک او خزو د پاره پاک خزو اعمال پاک وی نا عائشہ پاک د اعمال پاک دی اولئک دا کسان مبرؤون دا جدا دی مما یقولون غ چې دوی وی کم چې تهمتونه لګولی اغه نه دوی پاک دی لهم مغفرت دوی د پاره بخنه د ورزق کریم او رزق د خیستا د دې وجنا د حضرت عائشہ په شان کې پدې کې شک کول دا د کفر ذریعہ ده یو دا مسله د چې کم د تهمت و د افک نه پدې کې حضرت عائشہ صفای قرآن کړي دا د دینه بعد پدې کې شک کول دا کفر ده او د دینه اخوا نور مسایلو کې حضرت عائشہ د نور صحابیات په شان ده او د صحابیات او د صحابو پس خبرې کول دا گمراهی ده نو په نورو حالاتو کې د نورو صحابو په شان صفت ده هر یو صحابي ار صحابیه پس خبرې کول دیتا گمراهی او ضلالت ویلې شي او په دې مسله کې حضرت عائشہ پس خبره کول دا ضلالت نه دا کفر دی ځکه قرآن دا غي صفای ذکر کړی دا نبی دا کفر دی عائشہ بخپل فضیلت او کلا فخر کو بیبیانو باندې وی الله چې مالکم صفات را کړی دا په نورو کې نشتا تمامی بیبیان د پیغمبر علیہ السلام دا کونډې وي یو حضرت عائشہ و چې دا جوان و دویمه دا ده چې زما سره واده د پیغمبر علیہ السلام شوه دی نو مخکې الله زما تصویر پیغمبر تر لګلې دی نبی کریم علیہ السلام فرمایي ما درې کرتی چې کوم د خوب وکړو او جبريل به یو صورت راوړو چې دې سره بستا واده کیږي
نبی کریم علیہ السلام به او فرمایل کدا د الله د خوانی ان شاء الله ان قریب بداسي شي. نو چې ما به دغه کپړه تنه واړه ولا درېخه مو په کپړه کې به دا تصویرو هغه کې بستا شکلو. نو زما د واده نه مخکې الله زما چې کوم دی صورت خپل پیغمبر ته وړاندې کړی دی چې دې سبستا واده کیږي. دا د بلی بیبي نه دی شوی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا به زما سره چې کوم دی په یو بستر کې او په یو کمبل کې جبرئیل براته وحی به راوړله. بلی بیبي سره نبی علیہ السلام چې ناس دی نو داسې نه دی شوي چې جبرئیل وحی راوړی دا د خصوصیت دی. سلورم چې کوم دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه رحلت کو نو دا غي سر مبارک زما په سینه باندې پروتو. نبی کریم علیہ السلام د حضرت عائشہ په سینه باندې سر پروتو تکیه لګولې وا دنیا نه روح تللی دی. پینځم زما خصوصیت دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زما چې کوم دی په کمره کې دفن دی. دا د حضرت عائشہ کوډګي او کمره وا چې په کم کې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دفن دی. او شپږم به دا ذکر کو چې الله زما صفائی ذکر کړی دا. قران کې الله زما صفائی ذکر کړی دا. وګوره په نور باندې تهمتونه لګیدلی. په یوسف علی السلام تهمت ولګید معصوم صفائی بیان کړه. په حضرت مریم تهمت ولګیدو معصوم عیسی علی السلام صفائی بیان کړه. جوړه جو بزرگ باندې تهمت ولګید معصوم صفائی بیان کړه. او حضرت عائشہ تهمت الله دغه صفائی بیان کړه. الله داغه صفائی بیان کړه. نو دا د حضرت عائشہ صفات دي او فرمایي زما سره د الله وعده د ورزق کریم. الله به مال خیسته رزق را کوي. نو ورزق کریم دار سره وعده ده. نه بهر کې ابدا عالم پویا خزوا. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والا ولا تدخلوا بیوتا تاسمن نوزی کورونو ته غیر بیوتکم غیر د خپل کورونو نه. صورت کې احکام ذکر کېدل دا حکم بل بیانېږي چې کور تراشي نو داسې چې کوم دی بی اجازه کور ته مزه دا د تر کور دی دا د ماسی او د ترور کور دی د بل چا کور ته راځي نو په دروازه ودرېږه اجازه وغواړه. طریقه دی یو ځل به چې کوم دی اجازه وغواړي اجازه میلاو شوه جو لاړ بشي نه یي دویم ځل به اجازه وغواړي دریم ځل چې درې ځل پورې تا ته د مخکې نه جواب را نه لې بس واپس شه. د چا کور ته راشي مثال زموږ رواج ټلی وو دروازه ټکو نو ټلی دی والا یو ځل ور دی وټکاو یو ځل دریو ځلو پورې خو چې د کور نه جواب را نه لې نو اخوا ته به څلورم ځل ټلی نه وهې څلورم ځل به ور نه ډبایې بس چې جواب نه درکوي سیده ځه. او که په دې دو دریم ځل کې تا ته جواب رالی چې واپس شه موږ له ستا ملاقات ته نه یو اوسګاره بس واپس شه هېڅ مه خفه کېږه دا خو کور دی دغه به نه اوسګار که نه. لہذا نه به هغه تنګایي او نه به داسې چې کوم دی ځان پریشانه کې نو تاسو من نه وځئ. او که یو سړی خپل کور ته راځي نو په دې کې هم دا طریقې خپل کور دی چې کوم دی تا سره مور ده تا سره خور ده نو چې راځي نو ټوخی به وکړي راځو ورنه به شانتې ګړز وباسي. یو صحابي تپوس کې د الله پیغمبر زه کور ته راځم د مور خوا ته اجازه غواړم وی آو وی زما سره په کور کې صرف مور ده و اجازه غواړه وی زه خو د مور خادم یم زه خدمت کوم و اجازه غواړه. وجه دا ده چې ته غواړې چې دا مور ته بعضې حالت کې وینې ته کور ته را روانې مور او دس کوي بې حجابه ده ته ډایرکټ داسې راننوتې دا ته غواړې چې مور داسې حالت کې وینې وی نه اجازه غواړه. لہذا که کور کې خور مور ولینې خو ام به لږ شانتې دروازه وټکې لږ به د خپو نه درز وباسې چې هغوی خبر شي نو بیا به کور ته راشي. نو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا تر دې چې تاسو اجازه وغواړئ او چې اجازه دې وغوښتله ورلې وتسلموا علی اهلها سلام واچوئ په اهل د هغې باندې ذلکم خیر لکم دا د غوره ستاسو دپاره لعلکم تذکرون دې دپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ. فإن لم تجدوا فیها که تاسو ونه مونده په دې کې احد یو کس فلا تدخلوها بیا تاسو منه نوځئ حتی تر دې پورې یؤذن لکم چې تاسو ته اجازه وشي. وإن قیل لکم که وویلی شي تاسو ته ارجعوا واپس شئ فرجعوا نو واپس شئ وازکا لکم دا پاکوالی دی ستاسو دپاره والله الله پاک بما تعملون چې تاسو عمل کوي علیم پوهه دی. لیس علیکم جناح اوس بعضې کورونه الله ذکر کوي چې که دې ته ته ننوځې بغیر د اجازې نه نو خیر دی
دا داسې کور نه دی چې هغه کې د خاص خلکو څه مسله نه وي. منډې ته ورځې نو ته به د منډې په دې ګیټ کې ولاړ اجازه درشم نو منډې ته هر سړی ځي. مارکیټ ته ننوځې نو مارکیټ په دروازه به ولاړ درشم نه دا هر سړی ځي. مدرسې ته ورځې مرکز ته ورځې دې کې څوک اجازه نه غواړي. دا د عامو خلکو د پیدې ځای نه دي، بې تپوسه خلک نه نوځي. نو لیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې ګناه ان تدخلوا چې تاسو ننوځئ بیوتن هغه کورونو ته غیر مسکونة چې هغه د چا د اوسېدلو نه دي فیها متاع لکم هلته ستاسو دپاره پیده وي. انتظارګاه ده نو بې تپوسه ورځه، مارکیټ دی بې تپوسه ورځي، منډیې ده مدرسه ده خلک داسې ورځي. اوس که بعضې ځایونو کې د موقع او د وجې باندې څوکیدار ولاړ دی بیا به څوکیدار نه تپوس کوي، بیا به تلاشي ورکوي. مثال دې وخت کې حالات د خطرنې بعضې پیدا شي او مارکیټ باندې څوکیدار ولاړ دی نو دوکه به نه کې ودرېږه، تلاشي ورکه، هغه چې څه غواړي هغه خپل دغه برابر کا بیا لاړ شه. والله یعلم الله پوهېږي ما تبدون هغه چې تاسو ښکاره کوئ ما تکتمون هغه چې تاسو پټوئ. وقل للمؤمنین وایه مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم چې دوی ښکته کړي خپل نظرونه ویحفظوا فروجهم او حفاظت وکړي د خپلو شرمګاهونو. دا نظر ګوره دومره اهم دی چې الله د سړو دپاره ځان له حکم ذکر کوي، د ښځو د ځان له ذکر کوي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام حضرت علی صاحب ته فرمایي لا تتبع النظرة النظرة، علی یو نظر د بل پسې مه ورپسې کوه. ته په لار روانې په چا باندې نظر پرېوتو بس دا غیر اختیاري نظر را کنټرول کا، دوباره مه ګوره. فانما لك الاولى وليست لك الثانيه، دا لومبی چې په لار روان و تا وکتل نو په نظر په چا رالی نو دا بې اختیاره او په دې ګناهګار نه، خو بیا چې ته دویم ځل ګورې با اختیاره نو په دې ګناهګار. لہذا کتنه دا منه ده. لعن الله الناظر والمنظوره، کم سړی غیر محرم غیر جوازینو ته ګوري د الله لعنت دی په دې باندې، او چې کم کس ځان د دې کتنې دپاره جوړ کړی په دم د الله لعنت دی. مثال په دې اوړي کې په نهر کې خلک لامبي دا بربند وي کوناټي ښکاري عورت ښکاري څوک ورته ګوري دا کتونکي باندې د الله لعنت دی، او دا چې لامبي په دم د الله لعنت دی. تا ولې ځان بربند کړی دی؟ همدغه رنګې داسې زنانه چې هغه داسې ځان جوړ کړی چې بیا د بدن څه حصه ښکاره کړې ده دې دپاره چې خلک ورته ګوري نو په دې کتونکي هم لعنت دی، او دا کمه زنانه چې داسې حالت جوړ کړی په دې هم د الله لعنت دی. او که یوه زنانه داسې وي چې هغه برقه اچولې ده ځان یې په پرده کړی دی، اوس د هغې نه پس چې بل کس ورته ګوري هغه ګناهګار دی، دې مسلمان خو خپل فرض ادا کړي دي نو دا ګناهګاره نه ده، هغه خپل ضرورت دپاره روان ده، پرده خپله پوره کړې ده. او چې کله پرده نه او د رواني نو په دیم د الله لعنت دی. حدیث کې دا راغلی کومه زنانه چې د خپل کور نه وځي او پرده نه وي، پرده پوره نه ده او د کور نه وتلې ده، شیطان په دې کوناټو ناستي او ټپوي چې ته په لار روانې که نه او دیوال له څوک داسې ټپ ورکړي نو ته به ورته ګورې که نه به ګورې، چې داسې اواز راځي نو خلک ورته ګوري. نو معنا دا ده چې دا زنانه بې پردې وتلې ده او روانه ده، شیطان په کوناټو ناست دی او ټپوي، نو معنا هر سړی ورته متوجه کوي، هر سړی ورته متوجه کوي. یعنې تاسو تجربې سره کتلی شئ کله داسې زنانه هغه د بدرنګو نه بدرنګوي، خو لازمي ده چې دا فاسقان به ورته ګوري. سره د دې نه که دې نه ته تپوس وکړي د هغه کور والا به د هغې نه په لس چنده ښایسته وي، ولې ورته ګوري ځکه دا شیطان ورته ښایسته کوي، هغې ټپوي ورته، نو چې هغې ټپوي نو دا ورته متوجه کوي. نو د دې وجې نه تعلیم دی کومه مسلمانه زنانه د کور نه وځي ضرورت دپاره نو پرده برقه واچوه، پردې سره به ځې ته خو مسلمان یا پرده فرض ده، ښه څنګه چې مونځ فرض دی داسې پرده فرض ده، څنګه چې روژه فرض ده داسې پرده فرض ده. کومه زنانه چې پرده نه کوي نو ته ووایه چې تا څونه پرده نه ده کړې دومره د الله فرض حکم تا مات کړی دی، چونکې ته د دې سره مختنین تا چې کم دی د 2 کسانو سره د 15 کسانو سره چې کم دی پرده نه ده کړې، 15 ځای بې پردې تلې، داسې ووایي چې 15 روژې دي وخوړلې، ځکه دا هم فرضي روژه وه تا خوړلې ده، نو چې 15 روژې دي وخوړلې نو څونه به ګناهګار یې. 10 محفلونو ته 20 محفلونو ته تلې بې پردې، لہذا پرده دی نه وه، نو ته داسې ګناهګار چې تا 20 ورځې روژې خوړلې 20 منځونه دي نه دي کړي، دا دې هم فرض پرېښي دي، هغه هم فرض دي. نو پرده فرض
د خپل ضرورت لپاره وځي غم خادله بځي نو پردا لوی برقه په سر کا تلی شي هر کله چې تا پرده وکړه نو تم محفوظه بل مسلمان دی محفوظ کو وګوره څومره اهم حکم دی الله سړو ته جدا وي تاسو خپل نظرونه ښکته کوي او د خپل زادونو حفاظت وکي ذالک اسکا لهم ان الله خبير الله خبردار دی بما يصنعون هغه چې دوی کوي وقل اوایل المؤمنات مؤمن خذوا يغضضن چې دوی ښکته کوي من ابصارهن خپل نظرونه دا سړو خذو د پاره بیل حکم ويحفظن د حفاظت وکي فروجهن د خپل شرمګاونو ولا يبدين دوی د نخ کار کوي زینتهن خپل خایس الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاروي بل خایس مخکاره کوا مگر هغه چې ښکاری ښکارا ستا برقه په سر کنو برقه خو نه پټیږي دا خو خلکینی تا چې کم ده پیزار پخپو کړي چې کم ده نو ستا بوټان او ستا چې کم ده سندل خو به خلکینی نو اینی بدا خو ښکارا سیس دی نو یا ما ظهر منها کم چې ظاهر وي د دینه د ضرورت په بنیاد باندې لاس ښکار شي خپخ ښکار شي نو دا ضرورت دی وليضربنا دوی درا واچي به خمورهن خپل پړونی د عربو به دا طریقه و چې دا پړونه به په دې سر واچو نو په دې لاسونه به ښکته اویزان پرې ښودو او په سینه باندې به نه راغونډاو الله فرمایي چې په سر پړونه واچي نو په دې سینه راغونډ که چې دا ګریوان دې پټ شي نو ولیضربنا او دوی دې راواچي به خمورهن خپل پړونی علی جیوبهن په خپلو ګریوانونو باندې ولا یبدین دوی دې نه ښکاره کوي زینتهن مراد د ښایست نه محل د ښایست دی نو محل د خایس سوي زنانه پلاس کې بنگړی اچي نو بنگړو دا مټي بنخ کار کې په غاړه باندې خلک هار اچي نو زنانه تب چې کم د خپل ماره خپل سینه نخ کار کې غوږ کې په پوزه کې خلک کالی اچي نو دا غوږ پوزه مخ بده نخ کار کې دا محل د زینت دی الا مگر خکار کول شي لی بعولتهن صرف په خاوندانو ته نو خاوند ته چې کم د خپل لاس او مخ کار کوي زمونږ مسلمانان خزي څنګه برقه په سر کې نو چې بازار ته ځي کنه نو برقه اسی په سر کړي او بیا راو چته کړي په دې سر باندې نو د مارکیټ تماشا کوي خو که بل فرض د مارکیټ کې خاون چې تمخ لراغه نظر راواچي کنه وګوره یای چې کوم د لیور او چرته زوی په مخه باندې راغه نظر د برقه بیا راواچي نو ته د خاون نه ستر کو د نور نه ستر نه کو د خاون نه کو د نور نه کو د زوی نه کو نو الټا چلیږي کنه نو الټا ما چلیږي برقه دې په سر کړي دا ضرورت تللی شي بازار تم تللی شي ځان لسیزه ماغستې شي خو برقه د مخ نه ماړه وا الله وی چې دا مخ کار کوي نو خاون تخکار کوي بل تمخ کار کوي او ابائهن یا چې کم د پلرونو د دیتا د دې خزو چې کم پلرونه دي نو پلار نه پرده ماتي او اباء بعولتهن یا پلرونه د خاوندانو د سخر نه پرده ماتي او ابنائهن یا زامن د دوی د زوی نه پرده ماتي او ابناء بعولتهن یا زامن د خاوندانو د خاون زوی ان بنزه او اخوانهن یا رونه د دوی درور نه پرده ماتي او بني اخوانهن یا زامن درونه اوریرونه او بني اخواتهن یا زامن د خويندو خورینا او نسائهن یا زنانا په خپل منځ کې د زنانو دا پرده ماتي د دوی نه پرده ولې ماته شوله ځکه دا پرده خو دې د پاره و چې مخکې بے حیايي تلار کولو نشي او دا داسې کسان وي چې د بے حیايي څه احتمال نشته نو ځکه دوی څه پرده ماته را او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکان وي د دوی لاسونه سعید ابن مسیب سے فرمایي مراد نه وینځي دي ګوره که غلامي دغه نه پرده فرض ده او دا د احناف مسلک هم دی او التابعین یا هغه چې تابع وي داسې بوډا بابا دی چې هغه تابع ستا دی په خپله د اسم نه دی په خپله د ګټې نه دی ډوډۍ کې ستا تابع دی ته وله راوړې د پاسېدو نه دی تا د لاسه نیسي هلته یې بوځي دا بوډا بابا دی د کټ د پرېوتو نه دی تا روان کړی کټ ته یې خیجې نو چې داسې بابای د هغې نم پرده نشته نو التابعین تابع وي غیر اول الاربة چې دانی خاوند د حاجت من الرجال د سړو نه داسې سړی چې هغه په دې حاجاتو نه پوهېږي او یا تابعین لیونی دی داسې لیونی چې هغه په هېڅ نه پوهېږي په دې باندې نه په خپل شرم دی او نه د بل چې کوم دی په حیا عزت دی نو داسې لیونی هغه نه پرده نه او الطفل الذين یا هغه ماشومان لم يظهروا چې دی نه پوهېږي علی عورات النساء په عورتونو د ښځو داسې ماشوم چې هغه په دې نه پوهېږي چې د ښځې شرمګاه ستوي د سړي شرمګاه ستوي په دې نه پوهېږي د ده نه پرده نشته او چې کوم په دې پوه شو مثال زموږ زمانه ډېره د فسق او د فجور ده زموږ چې کوم دی خاص کر د موبایل خو بچي شرمولی دي نو لہذا که دا د شپږو کالو ماشوم دی که نه خو په دې هر څه قصو پوهېږي نو چې په دې هر څه پوهېږي نو دا به کور ته نه پرېږدي
چې کم ماشوم په دې پوهیږي دا به کورته نه پرېږدي ځکه الله قید لګوي لم یظهروا علی عورات النساء چې د ښځو په شرمګاونو نه پوهیږي داسې ماشوم راتلی شي خو چې کم ماشوم په دې پوهیږي نو اوس ته ووایه زمونږ د دې زمانې چې کم موبایل او دا فسق او دا بې حیایي دي ستا د شپږو کالو بچې په دې ټولو مسؤلو پوهیږي که نه پوهیږي نو چې هر کله دی پوهیږي دا به کورته نه پرېږدي ولا یضربن او دوی به نه راچوي بارجلهن خپلې خپې نو فکر کوه دا مسله د پینځیب ورته وایي دا پتری وي زنانه چې کوم دی په یو کپړې یا څه شي پسې وتړي او هغه په دې خپې پسې تړي نو هغه داسې شړنګ کوي نو دا که داسې وي لکه څنګه چې ګینګړي ورته موږ وایو چې دا ډډ وي په دې منځ کې پکې چره غوندې اچولي نو دا کچ غوندې ماشومان د خپو کې اچي او ګینګړی ورته وي اواز کوي نو که دا پنځیب د دې نه جوړ شوی نو دا ناروا ده ځکه چې دا د جرس قسم دی او جرس استعمالول دا چې کوم دی حدیث کې تنه منه راغلی ده او که نه داسې وي چې منځ کې سوی نه او ډډې جوړ کې نو ناروا ده دریم شکل دا دی چې پتری وي پتری شکل دی چې کم دی او سر کې ول سورې کړی دی دا پتری چې کم دی او پټې ته اچولی دي او دا پکې ډیر شکل کړي دي او بیا دا پټه د خپې نه تو کی او چې دا خپګ دی دا پتری دی بل سر لګي او هغې نه شرنګ جوړیږي دا پنځیب بیا جایز دی دا پنځیب دا جایز دی نو دا چې کم دی زنانه خپلې خپې ته اچوي کور کې ګرځي نو خاوند ته شرنګ شرنګ کوي نو کولی شي خو بهر چې ځي نو بهر چې کم دی بیا به دا نه شرنګې الله فرمایي که اوس اچانک ستا ضرورت شو چې هلته چمته روانه ده او په خپو باندې پنځیب وي خیر دی لاړه شه خو دا خپه دې ځمکې ته مه راچوه چې درس دې ورکړي هغې نه شړنګ وباسې داسې به ته شړنګ نه وباسې ستا په خپو دي نو په لار کې رواني نو کله د سړو فکر نه وي نو بعضې زنانه هم کم عقلي نو دا سړو ځان ته فکر رالی دا خپه دې ځمکې ته په زور راواچي چې شړنګ تې وباسي نو بل ورته وګوري چې دا کمه خچر روان ده که نه نو دا مثال خو د خچري دا خو د ښځې نه دی که نه نو الله فرمایي ولا یضربن او نه دی راچوي دوی بارجلهن خپلې خپې دا خپه ځمکې ته مه راچول یعلم دې لپاره چې ښکاره شي ما یخفین هغه چې دوی پټ کړي من زینتهن ښایست کم چې ستا د خپو پنځیب نو جایز وو په خپل کور کې خپل خاوند دپاره بهر چې ځي نو بیا به خپه په شړنګ نه راچوي چې څوک ترنه خبر نه شي دا د الله احکام دي کله تاسو په دې عمل ونه کوئ نه الله وایي توبه وباسئ وتوبوا الی الله توبه وباسئ الله ته جمیعا ټول الله ته توبې وباسئ ایها المؤمنون اے مؤمنانو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو توبه وباسئ زه الله ته په ورځ کې 100 کرته توبه وباسم 100 کرته توبه وباسم د الله پیغمبر سونه معصوم دی ما ته تعلیم راخی چې زما او ستاسو حیثیت دی هغه وایي زه 100 کرته توبه وباسم نو تم 100 کرته توبه وباسه نو کم از کم روزانه 100 کرته بسوي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا سنن ترمذی کې روایت ده دا 100 کرته استغفار وایا توبوا الى الله ايها المؤمنون لعلكم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وانکحوا الایام تاسو نکاح کوئ لوندانو ته ایام د ایمون جمع د هغه ته چې هغه بېواده الک وي بېواده جینې وي دې دواړو ته ویلی شي نه موږ ورته لونډه او لونډه ورته وایو نو دی له الله فرمایي تاسو واده کوئ دا د الله حکم دی د دې وجې نه حدیث پاک کې راغلی دي چې کله لور زوی دا بالغ شو او بیا مور او پلار هغه له واده نه کوي که دوی ګناه وکړه چې څنګه دوی ګناهګار دي هغسې ورسره مور او پلار هم ګناهګاران دي هغسې ورسره مور او پلار هم ګناهګاران دي بس چې بالغ شو واده وله کوه زمون خلکو کې غلط رواج وي لا جي صبر وکړه د خو لا تعلیم نه دی پوره شوی دا تعلیم دی په تندر پرېوځي چې په ګناه کې بچی راشي د خو لا نوکري نشته دی نو دا پکې 100 کاله پورې خو د هغه تعلیم وي ځکه 15 کاله کې خو بچی چې کم دی سکول کې واچو نو کم از کم چې پیلم نشي نو چې ایم ای پکې نو 14 کاله به تېروي چې پیلم نشي اوس په دې وخت کې ایم ای د سره تعلیم دی نه کتری بل او پاچه کم دی په څلور کرتی باندې ایم ای وکړي څوک دی په نوکرۍ کې نه اخلي نو چې تعلیم پوره کې دی نه بره ډیګرۍ نه کې نو چې ته ډیګرۍ نه کې نو کم از کم 30 ساله کې خو ته ډیګرۍ نشي کولی د هغې نه پس به بیا د نوکرۍ پسې ګرځې
بیا به دا انتظار کوي چې رقم د انصاف حکومت راشي چې مخکې اعلان وکړي چې دا نوکري په 15 لکه ده او دا په 10 لکه ده. بیا به دې انتظار کوي لکه دا ښه خلک چې اعلان وکړي دونه پیسې راکوه نوکري در کوم. نو بهر کې بیا به دا پیدا کوي نو چې نوکري ته میلاویږي نو 40 کال ته به رسېدلی. د دې نه پس به اوس بیا هغه چې کمې پیسې دې په ورکړي دي نوکري دې اغوستې ده بیا به هغه پیسې هم د سر راګرځول غواړي. نو چې هغه دې راوګرځولې بیا بچت هم کوي. اوس به د کور د ودانول دپاره کوشش کوو ښه. نو چې ته 45 سال ته ورسېدې اوس به واده کوې نو دغه واده بیا څه دپاره دی ښه. دا واده خو تا صرف د کوټې دپاره کړی ځان دپاره خو د ځواني خو ستا د 20 کالو به هغه خو تېره شوې ده. نو بهر کې مسله دی چې ځوان شوې نوکریانې دا قصې مه کوه واده وله کوه. او چې کم هلک او جینۍ بالغ شول او مور او پلار هغې دپاره واده نه کوي څنګه چې هغه ګناهګار دی په ګناه باندې ګناه یې وکړه دا مور او پلارو سره هم ګناهګار دي. وانکحوا د الله امر دی انکحوا الایام تاسو نکاح کوئ دوی دپاره دا خو د مور او پلار مسله وي. خو اوس هلک هغه چې کوم دی جینۍ په دې خیالي پلار مې شتې زما پې حق دی واده برله کوي د پیسې حق دی پې هم نشته چې بالغ شوې اوس زه چې کوم دی مزدوري کوه پیسې راوړه پیسې پیدا کوه راوړه پیسې به پیدا کې راوړې به چې کوم د پلار له ورکوه او جمع کوه ځان له د واده انتظام کوه. او که پلار د سره احسان کوي څه امداد در سره کوي ډېره ښه ده که نه کوي ستا پې د ذرې عمره حق نشته ښه. د پلار په تا حق دی ستا پې څه حق دی. بالغ شي اوس ګرځه خپل کار کوه د پلار له پیدا کوه. او چې بیا واده وکړي نو د ښځې د باندې خپل حق د بچو د باندې خپل حق دا ستا ځان له خپله زندګي او خپل کور دی شو خپل غم کوه. نو د بلوغ نه پس هر انسان خپله ذمواري ده. بیا په پلار باندې زموږ د پښتو غلط رواج دا مې که نه بچي خپې غځولي پلار مې شتې واده برله کوي زما پې حق دی هېڅ حق دی پې نشته دی. د پلار په تا حق دی چې هغه له به ډوډۍ پیدا کوې هغه له به چې کوم دی بې وسې انتظام به ولله کوې ستا په هغه باندې څه حق دی. اوس ته ځوان یې اوس به ته کار کوې ښه. والصالحین هغه چې صالح من عبادکم ستاسو د غلامانو نه و ایمایکم او ستاسو د وینځو نه کم چې صالح غلامان دی او وینځي دي هغوی له هم ودونه وکوي. ان یکونو فقرا که دوی وي غریبانان یغنیهم الله الله بیا مالداره کړي من فضله د خپل فضل نه. حضرت عمر صاحب فرمایي تعجب دی چې یو سړی مالداري ګوري بغیر د واده نه مالداري ګوري بغیر د واده نه واده وکړه چې مالداره شي. مالداري په واده کې ځکه الله فرمایي یغنیهم اوس به دی مالداره کېږي ولې دوه وجې دي. یو خدا چې تا واده وکړو کېدای شي ستا په قسمت کې رزق کم او د ښځې په قسمت کې رزق ډېر دی نو چې هغه دې راوسته چې کم دی جو بس رزق را شروع شو نو مالداره به شي ښه. او دویمه دا ده چې هر انسان ژوند سره د هغه فکر بدلیږي. ماشوم دی جدا فکر دی زلمی شو جدا فکر دی نو دی له ونډو د هغه څه فکر نه و چې واده وکړو اوس سوچ کوي چې هلکه دا خو مې ښځه ده دا د هغې راباندې حق دی اوس به مزدوري شروع کړي. نو چې مزدوري شروع کړي نو په خپله به مالداره شي. نو یغنیهم الله الله به مالداره کړي من فضله والله الله پاک واسع علیم پراخ علم والا دی. ولیستعفف الذین او ځان دې پاک وګڼي هغه کسان. یو سړی بې وسه دی چې کنده وس یې نه کېږي نو الله وایي چې د واده وس دې نه کېږي نو ځان پاک ساته ښه ګناه ته میلان ونه کې. لا یجدون نکاحا چې دوی وس نه کېږي د نکاح حتی تر دې پورې یغنیهم الله چې الله یې مالداره کړي من فضله د خپل فضل نه. خپل محنت او کوشش کوه چې پیسې برابر کړي د مهر ځکه چې وس دې نه کېږي نو په ښځه به ظلم هم نه کوي چې مهر نشي ورکولی خوراک نشي ورکولی صرف برای نام واده. والذین هغه کسان یبتغون الکتاب چې لټوي ستاسو نه کتابت غلام یې هغه ته وایي دونه پیسې در کوم ما آزاد که دې ته کتابت وایي. نو مما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان وي ستاسو لاسونه فکاتبوهم تاسو سره عقد کتابت وکئ ان علمتم فیهم خیره که تاسو معلومه په دې کې خیر. یو مطلب دا دی چې تاسو سره عقد کتابت وکړو 10,000 روپۍ راکړه نو تا آزادوم خو ستا یقین دی چې دا سړی تکړه دی 10,000 روپۍ پیدا کولی شي. نو ان علمتم که تاسو معلوم که فیهم په دوی کې خیرن د مال صلاحیت چې مال پیدا کولی شي نو کتابت سره وکړه تعالی پیسې درکړي هغه به آزاد شي. او دویم د خیر نه د دې سړي صلاحیت دی اوس خو ستا غلام دی ته وایې که دا آزاد کړه نو دا خو غټ شري انسان دی د دې نه به انسانان په تنګ وي نو مې آزادوه مه کوه چې د غوی په شانه ګرځي چې خلکو ته تکلیف نه وي. او که ستا خیال دی چې آزاد یې کړه نو دا ډېر شریف انسان دی ښه کارونه به کوي نو آزاد یې کړه. مه کوه چې آزاده پیزا کې د الله بندګي وکړي انسانانو ته خیر ورسوي.
ان علمتم که تاسو معلوم که فیهم په دوی کې خیرا صلاحیت چې په دوی کې صلاح ده وآتوهم تاسو ورکوئ دوی ته من مال الله د الله مال. یو سړی غلام سره کتابت وکړو مال 10,000 روپۍ راکړه نو ته به آزاد یې. اوس الله دې بل مسلمان ته وایي چې مالدار دی د زکات پیسې دې غلام ته ورکړه چې دې خپل آقا ته ورکړي. الذي هغه مال آتاکم چې الله تاسو له درکړی ولا تکرهوا فتياتکم. د جهالت په زمانه کې به خلکو ځان له وینځي اغستلې بیا بیا ورته اوس ګرځه خپل عفت خرڅوه او مال دونه پیسې پیدا کوه. هغه هم انسانو ابا کله بعضې وینځې داسې وي چې داسې بدکرداري به نه خوښوله خو آقاګانو به پې زور باندې داسې کول مال پیسې پیدا کا. الله دې آقا ته زور نه ورکوي. ګوره ته آزاد بني ادمې بې غیرته څوک داسې کوي چې کوم دی چې هغه وایي زه بد عملي نه کوم او ته یې نه کوه. ولا تکرهوا تاسو اکراه مکوئ فتياتکم په خپلو وینځو باندې علی البغا په بد عملې سره ان اردنا تحسنا که دوی غواړي خپل تحفظ. دا قید اتفاقي دی که هغه تحسن غواړي او که نه غواړي خو بد عملي به پرې نه کوي. لتبتغوا دې لپاره چې تاسو ولټوئ عرض الحیات دنیا سامان د ژوند د دنیا. ومن یکرههن چا چې اکراه وکړه په دوی باندې فإن الله بېشکه الله پاک من بعد اکراههن پس د اکراه نه په دوی غفور الرحیم بخونکی مهربان دی. په زور دې بد عملیانې پې کړي دي اوس هغه توبه ویسته نو الله بیا معاف کړي. ولقد انزلنا الیکم تاخی سره ما نازل کړي تاسو ته آیات مبینات آیاتنا واضح ومثلا من الذین مثال د هغه کسانو خلو چې هغه تیر شوي دي من قبلکم ستاسو نه مخکې پخوا هم په خلکو تهمتونه لګېدلي وو نو که نبی کریم علیه السلام په کور والا تهمت ولګېدن الله یې صفایي وکړه. وموعظ دا نصیحت دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو. الله نور السماوات والارض دا نور مصدر دی په معنا د فاعل سره. الله الله پاک نور معنا منور السماوات والارض روخانه کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی. اسمانونه روخانه کړي دي په دې ستورو په دې انور او په سپوږمۍ سره. ځمکه روخانه کړي ده په انسانانو سره په دې ګیاګانو په دې وښو سره. که دا نه وي نو دا به ځمکه به څنګه بدرنګه معلومېدله. او څوک یې معنا کوي الله نور السماوات من الله موجد السماوات والارض الله پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی. اسمان ځمکه الله پیدا کړي دي. او څوک یې تزیین سره معنا کوي الله الله پاک نور السماوات ښایسته کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی. الله نور السماوات د اسمان دپاره منور دی دا یې ښایسته کړي چې کوم دی په فرشتو باندې. والارض ځمکه ښایسته کړي په علماو ده. علما د ځمکې ښایست دی. عالمان په ځمکه کې موجود وي دا د خیر ذریعه وي خلکو ته خیر ورخی ځمکه په دې ښایستی. او چې عالمان لاړ شي د هغوی چې کوم د شاګردان نه نو عام انسانان نه خو خره جوړ شي ځکه چې د مور د خور د رشتې د بل فرق هغه دې نه څه خبر دی. دا د مور او د خور فرق د مور او د ښځې فرق خو ته عالم ښوولی دی. د انسانان خو په دې انسانان دي نو دا د ځمکې ښایست دی. مثل نوره الله د دې نور یو مثال ذکر کوي. مثال وضاحت داسې ده دا دیوال دی. په دې دیوال کې یو طاق دی. په دې طاق کې چې کوم دی ډیوه ده او دا ډیوه چې کوم دی دا په شیشه کې پرته ده او دا شیشه داسې صفا ده چې دا بالکل پړق کوي. او په دې ډیوه کې چې دا په شیشه کې پرته ده تا پکې تیل واچول او دا تیل داسې صفا دي چې د خپل ځان هغه ته چې کوم دی اور ولګېږي نو تیل هم صفا شیشه هم صفا او تا ورته تیلې ووهه نو دا به څونه ښایسته رڼا کوي. دا تیل په خپله دومره صفا و چې په خپله اور اغسته. دا شیشه ځان له صفا وه چې پړقې کوو نو چې تا ورته تیلې ووهو نو څونه پړق به وکړي. د مثال وضاحت داسې دی. د دې مسلمان دا بدن دا دیوال دی. د مسلمان دا سینه دا تاخ دی. په دې سینه کې داړه دا پکې ډیوه ده. د مسلمان داړه چې کوم دی ډیوه داسې پړق کوي په خپله ټیک رڼا کوي. او په دې اړه کې چې کوم صلاحیت د ایمان دی دای هغه تیل دی. هر مسلمان په دې اړه کې صلاحیت پروت دی چې په خپله د ایمان حاصل کې الله وپېژني. په خپله داسې صلاحیت ورپکې دی. او دا تیلې دا ورته دعوت د داعی دی. د داعی چې کوم دی دعوت ته صرف ورسېدو ته ورته تیلې ووهو د دې مسلمان په اړه کې چې کوم صلاحیت هغه پړق شو چې کوم د هغه ایمان پکې روښانه شو. هغه ایمان پړق شو په دې سینه کې روښانه شو نو هغه رڼا شوله. نو د سینه روښانه ده چې کوم د دنیا کې په دې رڼا سره ګرځي.
او چې کم کافر دی هغه کې دا صلاحیت نشته هغه ته د داعی دغه دعوت تیلی و ترنا نه ورکوي هغه تورتم کې ګرځي مثل نوره مثال درنا د الله پاک کمشکات پشان د تاخ د فیها مصباح چې پدې کې ډیوي المصباح دا ډیو په زجاجه دا په شیشه کې وي الزجاجه دا شیشه کانها گویا چې دا کوكب استوره د دریون پړقی دن کې استوره ده یوقد دا بلیږي من شجره مبارکه دونی برکتینا زیتونه اغونه برکتی چې زیتونه د خونه اون ده لا شرقیه ولا غربیه نه دا په شرق کې دا نه په غرب کې دا نه په جانب شرق کې دا نه په جانب غرب دا په وسط د ځمکه کې چې هغه تنور هوا بالکل برابر رسیږي یکادو قریب د زیتها تیل د یو دوی او چې دا رڼا کوي دا تیل داسې صفاری ولو لم تمسسه کو نه رسیږي د تنار اور ته نه رسیږي تیل په خپل رڼا کوي نور علی نور دا رڼا د پاسه د بل رڼا نه یهدی الله هدایت کې الله پاک لنوره خپل رڼا ته یشا چاله چې خو خشي ويضرب الله الامثال بیان الله مثالنا للناس انسانانو د پاره والله بكل شیء علیم الله په هر چیز دی پوها اوس الله مثال ذکر کو د رڼا دا رڼا به کم ځای کې ملاویږي د فی بیوتن دا اولګو د هغه سابق سره چې کم دی الله نور السماوات نو دا نور په کم ځای کې د فی بیوتن دا رڼا ملاویږي په هغه کورونو کې مراد د کورونو نه جوماتونه دي وی دا رڼا چې تا ته ملاویږي کنه دا په جوماتونو کې ملاویږي وګوره دا چې په کور کې کم حضرات ناس دي هغوی د رڼا نه څه خبر دي کم مسلمان چې جومات ته راغلی نو په جومات کې د قرآن درس کیږي کم مسلمان جومات ته راغلی نو په جومات کې د الله د دین بیان کیږي د پیغمبر احادیث بیانېږي تعلیم کیږي نو جومات ته راشي نو د رڼا نه به خبر شي او چې جومات ته نه راځي د رڼا نه به محروم نو کله کله داسې وشي چې دا رڼا الله پاک ظاهر متوخیخه پیغمبر علیه السلام یو ځل جومات کې ناست دی حضرت عباد ابن بشر دی او سره بل صحابي دی هغوی د پیغمبر علیه السلام سره خبرې کولې ناس ډېر وخت پکې تیر شو نو چې بیا پاسې د روان شو نو شپه د تورتم دی اوس تورتم د لار نخکاری چې څنګه دی کوڅې ته ورکوز شو نو د یو صاحب په لاس کې لرګی دی چې لرګی کېښود پړق هغې رڼا وکړه نو دا رڼاګانې فی بیوتن دا په کورونو دا په جوماتونو کې ملاویږي کله الله ظاهري رڼا ورکړي ښه اوس دا دواړه ملګري یو ځای روان دي کوڅه کې چې یو ځای پورې لاړل نو یو سره خو په لاس کې امسا د هغه رڼا کوي د بل امسا خو رڼا نه کوي اوس کوڅه بیلیږي نو چې بیلیږي د یو څه خو رڼا شته د بل سره نشته هغه چې د خپلې کوڅې ته تو شو پړق د هغې امسام رڼا وکړه د هغې امسام رڼا کوي د دې امسام رڼا کوي دواړه کور ته لاړ نه کله الله پاک داسې ظاهري ورکړي ښه او نو دلته مراد باطنی رڼا ده چې ستا باطن کې صلاحیت پیدا شي فی بیوتن اذن الله حکم کړي ان ترفع چې دا کورونه اوچت شي اوچتوالي سمانه د تعظیم وکړي شي نو د جومات به تعظیم کې ظاهري باطنی د جومات به قدر کې ويذكر فيها یادیږي په دې کې اسمه نوم د الله پاک جومات ته چې راځي صرف د الله د نوم یادولو د ذکر د پاره به راځي د بل څه دپاره به پکې نه راځي بیا دې زبانې قرطبي چې کم دی د جومات آداب ذکر کړي 15 آداب راشي چې کم دی نو څنګه به راننوځي سلام به اچې بیا به تحیت المسجد کې په جومات کې به خبرې نه کې د ذکر خبرې به کې آداب به ذکر کړي دي باندې یسبح له تسبیح وي د الله د پاره فیها پدې کې بالغدو والآصال صبا او بیگا د یسبح د پاره فاعل څوک د تسبیح وي صبا بیگا نو رجالون دای فاعل دی تسبیح وی هغه کامل سړی لا تلهیهم چې نه غافله کوي دوی لره تجارت ولا بیع او نه خرڅول اغستل بانک وشو عبد الله ابن عمر صاحب را روان دي دا حضرات لګي دکانونه بندي ټول دکانونه بند کړه روان دي عبد الله ابن عمر صاحب دا آیات ولوستو وی الله د دې خلکو صفت کیخه وګوره چې بانک وشو ار سړی خپل کاروبار پرېخه د جمعه ته روان دي رجال هغه سړی د لا تلهیهم چې نه غافله کوي دوی لره تجارت ولا بیع نه خرڅول اغستل عن ذکر الله د الله د ذکر نه و اقام الصلاه او د قائمولو د منځنه و ایتاء زکات ورکولو د زکات نه یخافون یوما د یریږي د هغه ورځ نه تتقلب فيه القلوب چې اوړي راوړي په دې کېړو نول ابصار او نظرونه دسترګې پکې اوړي راوړي د هیبت نه لیجزیهم الله دې لپاره چې بدله ورکړي دوی ته الله پاک احسن بهتر ما عملوا هغه چې دوی عمل کړی دی
د دې چې کوم اشکالات او احسن تبذیل تا ته وړاندې شي ويزيدهم دوی له زیاته ورکی من فضله د خپل فضلنا والله يرزق الله رزق ورکی من یشاء چاله چې خو خشي بغیر حساب به حساب والذین كفروا هغه کسان چې کافران دي اعمالهم د دوی عملونه کسراب پشان د شګوګل دي الله دوه مثال ذکر کوي د کافرانو وجدار چې د کافران په دوه قسم دي یو کافر داسې دی چې د خپل خدای کافر خدا سن خپل خیال باندې نیکی کوي او تمشتي چې ځا د دې به الله بدله را کوي او دویم کافر داسې دی چې هغه د سره د آخرت تمم نشته نو الله د دوه مثال ذکر کوي د لومبني مثال داسې ذکر کوي یو سړی تند راغسته دی او په خټ ولاړ دی تماشا کوي چې د ابو بچر ته راته ملو شي نو چې وی کتن وړاندې چې کم دی د دې شګو بعضې قسم وي هغه داسې پړق کوي او بعضې ځای کې د هغې غرونه وي دا داسې چم شانتې وي چې کم دی نو د هغې نه بعضې چې کم دی فیکټریانو کې تېنه سیزونه هم جوړېږي نو دا بعضې کې داسې بالکل چمان داسې پراته وي چې کم دی خو که ته داسې میده کې نو میده کېږي د شګې په شان ته بعضې ځای کې دا میده شوي شګی خو هغه چې نور پرې ولګي دا داسې پړق کوي لکه ته وې دا اوبو ډنډ دی موږ ورته شګوګل ورته وایو نو دا سړی چې وی کته وړاندې بیابان کې دا شګه داسې پړق وایي د خیال شو چې دغه ګیرې د اوبو ډنډ دی او دا تالاب دی نو د دې ځای نه منډه شروع کړه روان هلته ورسېد چې ورسېد هلته وچ تړاق چې کوم دی شګه ده اوبه د سره نشتې الله مثال ذکر کوي د هغه کافر چې دی کافر او په خپل خیال باندې چې زه الله به بدله راکوي ته خو لګې سبا کې الله به بدله راکوي نو چې آخرت کې راشي څنګه چې دغه د اوبو په تمه تلی وي او شګه وه دغه شانې ته را روانې خو تا ته هېڅ نه میلاویږي دا یو مثال نو اعمالهم د دوی عملونه کسراب په شان د شګوګل دی بقیعة په یو بیابان یحسبه الظمآن ګمان کوي په دې باندې تږی انسان ماء د اوبو نو دې ته را روان شو حتی تر دې اذا جاءه کله چې راشي د دې خواته لم یجد ونه منزي دلته شیئا څه شی ووجد الله بیا مزي دلته عنده په دغه ځای باندې انو فوفاه وجد الله بیا مزي ان الله لبدل ورکی فوفاه حسابه دل پورا ورکی خپل حساب والله سریع الحساب الله جلد حساب والا دے او کظلمات دویم مثال ذکر کیږي دا د هغه کافرانو د چاغوی د سره د آخرت ته منشتي الله وی مثال داسې د یو سړی په دی اوبو کې ډوب شو نو یو طرف ته چې کم دی د اوبو د جوړوالي تورتم دی دویم په دې باندې د چپو تورتم دی دریم په دې باندې د پاسه د وریځو تورتم دی سلورم په دې باندې د پاسه د شپې تورتم دی او دا سړی چې د اوبو کې ډوب دی او لاس راوباسي نو آیا د دې اوبو نه دته لاس ښکاري نه ځکه دا خو تورتم کې ډوب شوی دی نو څنګه چې دا لاس نه ویني نو دغه رنګې دا کافر هغه د آخرت دپاره څه کړي نه دي هلته تا ته هېڅ نه میلاویږي څنګه چې تا ته خپل لاس نه ښکاري او که ظلمات نه مثال په شان د تورتمونو دی په بحر په سمندر کې لجین چې هغه جوور وي یغشاه موجون او دله پټکړی چپو من فوقه موجون د پاسه ترنه نورې چپې وي من فوقه سحاب د هغې د پاسه وریځې وي ظلمات تورتمونه دي بعضها بعضې د دې فوق بعض د پاسه د بعضې نورونه اذا اخرج یده کله چې راوباسي لاس لم یکد قریبه نه د یراها چې دی ویني ومن لم یجعل الله چا دپاره چې ونه ګرځي الله پاک له نور هغه دپاره رڼا فما له من نور نبی دا غي د پاره رڼا الم ترى تنګوري ان الله بشک الله پاک يسبح له تسبيح وي د الله د پاره من فی السماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي ول ارض پزمکو کې دي او طير او مارغان صافات دا سفونه کل د هر یو قد علم صلاته د ار یو پی جن خپل صلاته خپل ذکر او تسبيحه خپل تسبيح دا تمام مخلوق خپل ذکر او تسبيح پیجني والله عليم الله په هده بما يفعلون هغه چې دوی کوي ولله د الله د پاره ملک السماوات حکومت د اسمانونو دی او د ځمکو دی و الى الله المصير الله تبي رجوع الم ترى تنغوري ان الله بشک الله پاک یزجی صحابه روانه کی وریاس دا درانی وریاز الله رواني کړي دي نو رواني یو د بل سره یو ځکه ثم يؤلفه بدار جمع کی بینه فما بین د وریازو کې یو د بل سره ملو کی ثم يجعله به وګرځي روکاما یو بل د پاسه روکاما یو بل د پاسه نګېړې فتر الودخه بین باران یخرج چې دا راوزی من خلاله د مینس د دینه دغه وریازونه الله باران شروع کی وينزل من السماء نازلی د اسمان نه اسمان په خپل معنا سره ویل شي نازلی د اسمان نه من جبال د غرون فيها پدې کې من بردین غلیوی
په دې اسمانونو کې چې کوم دی د غلې غرونه دي هغه ځای نه را نازل شي څوک دا معنا کوي دویمه معنا د سما نه وریځ والا څنګه چې وړاندې د وریځو تذکره وه وینزل نازلی من السماء د وریځو نه ځکه دا ستا د پاسه دي او هر څه چې د پاسې هغې ته سما ویلی شي نازلی د دې وریځو نه من جبال د غرونو نه فیها من بردن په دې کې غلې وي د غرونو غلې د چې کوم ده غرونه پکې دي غلې ترې شروع شي فیصیب به رسول کوي په دې سره من یشا چاله چې خوښ شي ویصرفه او اړی عم من یشا د چانه چې خوښ شي یکاد قریب دا سنا برقه پړق د برېښنا د دې سنا برقه پړق د برېښنا چې برېښنا پړقېږي یذهب بالابصار چې بوزي نظرونه په دې باندې ستاسو نظرونه ختم شي وړون شي یقلب الله الليل والنهار الله اړی راړی شپه او ورځ نو شپه ورځ چې کوم د کله شپه راولي کله ورځ راولي ان فی ذلک بشک په دې کې لعبره نصیحت دی لاولی الابصار د پاره د خاوندانو د عقل والله خلق کل دابه الله پیدا کړی دي تمام زناور مما دوبونه دو مطلب ویلې شي پکې واضح یو دا چې مراد د دینه دابه نه تمام حیوانات دي او د ما نه مراد د اغي نطفه ده نو هر حیوان د خپل اصل د نطفه نه پیدا دی والله الله پاک خلق پیدا کړي کل دابه هر قسم زناور دا تمام زناور پیدا کړي مما د خپل نوع د اوبونه انسان د انسان نه او خر د خر او غوی د غوی او دوی مطلب دا دی چې د دې نه واغستې شي تمام چې کم سونه زناور دی او کدا جمدی کم چې حیوانات دي نو کاغه چینجی دی او کبل دی دا تمام ځکه ځین اشیاء داسې دي چې هغه د نطفه نه پیدا نه هغه د خټې کې چې کم د اثر د هغې نه داسې پیدا کېږي چینجي وغیره نو بیا مراد د معنا مطلقې اوبه دي نه معنا دا د تمام چې څونه حیوانات دي که نه د پیدایش کې د اوبو اثر دی د کې د اوبو اثر دی چې د هغې نه حیوانات پیدا کېږي نو والله الله پاک خلقه پیدا کړي کل دابه تمام زنده سر تمام جمدي څیزونه مما د اوبو نه په دې کې د اوبو اثر وي فمنهم پس بعضې په دوی کې من هغه د یمشي چې ځي علی بطنه په خېټه باندې په خېټه تولیږي بغیر د خپو نه لکه مار ومنهم بعضې په دوی کې من یمشي هغه دی چې ځي علی رجلین په دوه خپو باندې لکه انسانان او چرګان ومنهم بعضې په دوی کې من هغه دی یمشي علی اربع په څلورو خپو ځي غویان ګړي بیزي او بعضې حضرات د دې چې کوم دی سلوکي معنا داسې هم کوي الله دا زناور انسانان پیدا کړه فمنهم بعضې په دوی کې من هغه دی یمشي دا بزي جنت ته علی بطنه په خېټه باندې معنا ځي به جنت ته بلا عمل څه انسانان به داسې چې دا به جنت ته ځي بغیر د عمل نه هېڅ عمل یې نه دی کړی لکه ماشومان د مسلمانانو بچي راجح قول دا دی چې دا به جنت ته ځي نو د جنت ته په څه ځي هغه هېڅ هم نه دي کړي دارنګې هغه مسلمانان چې دی مسلمان شو د عمل هغه ته موقع میلاو نه شوه نو دی بې عمله جنت ته روان دی نه بعضې هغه دي چې جنت ته ځي علی بطنه بغیر د عمل نه ومنهم بعضې په دوی کې من هغه دي یمشي چې ځي علی رجلین په دوه عمله باندې غریبانان غریب مسلمان اهم دوه عمله دي منځ او روجه نور د غریب مسلمان څه دي دغه دوه کارونه کولی شي منځونه او روجې نو غریبانان په دې دوه اعمالو باندې جنت ته ځي چې منځونه او روجې دي ومنهم او بعضې په دوی کې من هغه دي یمشي چې ځي علی اربع په څلورو اعمالو باندې اغنیا او مالدار کم چې مالدار دي نو ته به منظم کې ته به روجم نیسي ته به زکات هم ورکې ته به حجم کې دا بنا د اسلام دی په دې به جنت ته ځي یخلق الله پیدا کوي الله پاک ما یشاء هغه چې د الله خوښه شي نو د څلور نه ډېرې خپې ورکړي بعضې ځناور هغې ته 1000 خپې ورته ورکړی شوي دي ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر چیز قدرت والا دی لقد انزلنا تاخیر سره موږ نازل کړي آیات مبینات آیاتونه واضح والله یهدی الله هدایت کوي من یشاء چاله چې خوښ شي الی صراط مستقیم لارې نیغې ته ویقولون وایي دوی آمنا بالله موږ ایمان راوړی په الله باندې و بالرسول او په پیغمبر علیه السلام باندې واطعنا موږ تابعداري کوو ثم یتولی بیا ګرځي فریق منهم یوه ډله په دوی کې من بعد ذلك پس د دینه وما اولئک بالمؤمنین حال دار چې دوی نه دي مؤمنان و اذا دعوا الى الله کله چې دی را بللی شي الله ته د الله کتاب ته راشه ورسوله راشه د پیغمبر احادیثو ته ورته ویلی شي د الله کتاب او د پیغمبر احادیثو ته راشه لیحکم بینهم چې فیصله وکړي دوی په منځ کې اذا فریق منهم اچانک یو جماعت په دوی کې معرضون اعراض کوي بیا دې ته تیار نه لکه څنګه چې تاسو وړاندې واقعیا د یو
منافق او د يهودي وي په مسله کې روان دي. يهودي ورته وی پیغمبر علیه السلام ته فیصله وړو، منافق ورته وی کعب ابن اشرف ته وړو. نبی کریم علیه السلام فیصله وکړه، بیا دغه منافق ورته وی راځه حضرت عمر ته فیصله وړو. نو عمر صاحب له سر کټ، اذا فريق منهم معرضون وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ کوي دوی د پاره حق یاتو الیه راضی دغه حکم د پاره مذعنین تابعدار، مذعنین مسرعین، نه چې د پاره حکم بیا ډیر زر تیار دی راضی. زمونږ داسې طریقې کنه چې کله د دوه مسلمانان یو بل سره سکیس وی کنه، نو دا یو مسلمان راشي چې کم دی عالم نه تپوسو کی پټیره چې د دوه کسانو چې داسې مسلې نو دا حق د چا دی، نو خپل ځان وته نه خي. نو چې عالم جواب وکړي ته پته ولګي چې حق خو زما دی، نو جو بس بیا غو راځه کنه عالم ولې مسلمان نه مولوی صاحب رزو کنه، نو بیا دې پسې نه خطي ان نستا لپاره حق دی یاتو الیه مذعنین. پته لګي دا تقاضا د اسلام نه و، دا تقاضا صرف دنیا و. او چې کله تاسو وکي چې را زما پکې حصہ کیږي نو چې تا پته چې تاسو پکې حصہ نشته، نو بیا عدالت ته سړیا ولدا پاکستان څخه مسلمانان نه دي، ولدا عدالت ولا کافر دي. موږ به زو عدالت په فیصله کوو چې کوم دی، دا سمونس خو نه دی چې کوم دی چې موري سي پسې وړو کنه. نبی آل ته باندې وای نه، دا د اسلام صفت نه دی، د مسلمان صفت دا دی چې زما رب سویلی بس ما ته منظور، زما پیغمبر سویلی ما ته منظور. اسانه مسله پیدا شراش عالم تکینا خپل مسله ته وایا ته جواب وکي په اسانه به اوسګار شي. او چې کم دا سره نشي کنه نو موږ وته سوي نو بس لاړ شي چې کم د عدالتونو ته. نبی ال تزی رازی چې کم شته پیسې ختم شوي کنه بالکل چې دواړه خ کنګال شول، بیا دواړه مجبورې نه راشي، بیا که مسلو ته بیا هم کوو. خو چې کله عدالت بالکل دا خ اوس انډل نه بیا راشي کنه. تاسو په خپل کلی کې سوچ وکا، بل ځای کې سوچ وکا، اخیری بیا مجبور شي چې د کلی چې کم دی عالم نه جوړ کړي، د کلی مشرانو سپینګری جرګې نه جوړ کړي، آلته چرتم نه جوړيږي. آلته چرتم نه جوړيږي. 1 لک روپو کیسی 15 لک پی وبېلې، ولی پی وبېلې، ولی چې کم دی داسې ناروا کوي. بس راشه عالم ته کې نسیده ساده خبر د په اسانه خبر اخلاصيږي. ستا حقي والا د بل حقي ورکا کنه. بیا دویم صورت د مصالحت وی، تاسو وګورئ چا تکاله کیس وي، د چا شل کاله کیس وي، شل کاله پس بیا راشي. زیات چې کم دی مسائل د وراثت ادارنګ عیالی د خزو قوانین، دا د پاکستان قانون چې کم دی کنه د اسلامی دی ښه. زیات د وراثت مسلې دا د کافرانو سره حل نشته، دا د شریعت اسلام قانون دی. امدارنګ د خزو عیالی مسائل دا د پاکستان قانون د اسلامی دفات دي. نو دا مسائل چې پیدا شي نو مولا نه راځي، موږ ته لکه راشي چې خبره ته وکړو نو هغه نه مني، نو لاړ شي الته مقل ته ګرځي، نو الته ګرځي چې کم دی کلونه په ولګيږي، نو خو فیصله کیږي نه. خو که بل فرض بیا چې 315 کاله جج فیصله کوي ناغه مسله اولی کی مدرسې ته را پسې راولېږي، د دې مسلې څه جواب دی؟ نو مدرسه چې کنه مفتی سے پتور کی پاغه مهرونه ولګي بیا عدالت ته راولېږي، نو بیا جج عقبانی په فیصله کوي. نو شل کاله پس د عقب فیصله اوري کنه، نو شل کاله مخکې ول نه راتللې، دا به مولا په اسانه ورولې و. نو الله فرمایي د مخکې چې حق معلوم کې به راضي مذعنین په جلته. افی قلوبهم آیدې پړونو کې مرض دې امر تابو یا دوی شک کوي، ام یخافون یا دوی یریږي ان یحف الله علیهم چې ګینه الله به ظلم کوي په دوی باندې، ورسوله د الله پیغمبر، الله او د الله پیغمبر په چا ظلم خو نه کوي. بل اولئک بلکې دا کسان هم ظالمون، ام دوی ظالمان دي. دا خو د منافقانو صفت، اوس د مؤمن صفت دار. انما كان قول المؤمنين بشك بنا د مؤمنانو دا اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې را بلل شي الله او د الله پیغمبر ته يحكم بينهم چې فیصله وکړي دوی په منځ کې، ان يقولوا دوی وي سمعنا من ورد واطعنا من تابعداري کو، اولئک دا کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي. ومن يطيع الله ورسوله سوچ تابعداري وکړي د الله او د پیغمبر، ويخشى الله ير اختیار کړي د الله نه، د الله د عذاب نه یریږي، ويتقي او تقوا اختیار کړي د منهیاتنا، اولئک دا کسان هم الفائزون ام دوی کامیاب دي. واقسموا بالله دي قسمون خري په الله باندې جهد ايمانهم کله قسمونه، لئن امرتهم خامخ کته وتامر کې لا يخرجون خامخ بدي اوج استا سره په جهاد کې، ول ورته لا تقسموا په دروغه قسمونه مخري
طاعت معروفه د دې مختلفه ترجمه کولی شي. دا منافقان خو قسم خوري موږ به تاسو زو جهاد ته، الله فرمای په دروغه قسم مخوري. طاعت معروفه معنا طاعتکم معروفه استاسو تابعداري موږ ته معلومه ده، موږ د مخکې نه تجربه کړې چې استاسو څنګه تابعداري ده. طاعتکم معروفه استاسو تابعداري موږ ته معلومه ده، اسی قسم سره خوري. دویم طاعت معروفه للنبي ستاسو تابعداري د پیغمبر د پر خیر دا غوړه وا، د پیغمبر خبره ومني دا غوړه وا. طاعت معروفه للنبي د پیغمبر د پر دا چې کوم د خیر چې د پیغمبر خبره ومني. نو دغه دروغ قسمونه او څوک ته خبر وباسي لهم طاعت معروفه د دې منافقانو تابعداري معلومه ده، د دې منافقانو تابعداري موږ پیژنو چې سره په خله دا خوړه کې نه ده. ان الله بشک الله په خبير خبردار دی بما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ. قل ورته اطيعوا الله واطيعوا الرسول تابعداري کوي د الله او د الله د پیغمبر. فإن تولوا پس کدی وګرځیدل فإنما عليه بشک په پیغمبر باندې ما هغه دی حمل چې پاغه باندې پیټو چې هغه د الله احکام رسول دی پاغه پیټه دو. وعليكم پتاسو ما هغه دی حملتم چې پتاسو بار دی پتاسو صبر دی اطاعت ده هغه. وان تطيعوه کتاسو تابعداري وکي د پیغمبر تهتدوا نو تاسو به په هدایت شي. وما على الرسول نشته په پیغمبر علیه السلام باندې الا البلاغ المبين مگر رسول د احکام د ښکارا. وعد الله الذين امنوا د الله وعد هغه کسانو سره چې مؤمنان دي منکم تاسو نه وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي د الله وعده ور سره لا يستخلفنهم خامخابدي خلیفګان ګرځوم په الارض پزمکه کې کما استخلف الذين لك څنګه چې خلیفګان ګرځولي هغه کسان من قبلهم مخکې د دوینا ولا يمكنن لهم خامخابدي طاقت ورکی دینهم د دوی دین ته الذي اغدين ارتضوا لهم چې الله ورکړي دوی د پاره. الله د مؤمنانو سره وعده چې زبر تاسو له خلافت درکوم ستاسو دین له قدرت ورکوم ولا يبدلنهم خامخاب بدلوم دوی د پاره من بعد خوف پس د يرنا امن بوله ورکوم. دا د الله وعده ور سره. حضرت عدی رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راته و فرمایل عدی تا حیره لیدل دا ما به جیر ما خو لیدل نه خو اوریدل می دا عراق کې او زیاده وای دا اغه زینب ای وزنانه را رواني یوازې ایس یره خطر به سره نه مگر د الله بنده د الله نه بیریږي لار بداسه د امن شي. حدیث وی د پیغمبر علیہ السلام بیان او خو ماړه کې دا وی چې په دې لار کې د توي قبیله دا بدمعشان غونډاګان دا بچرته زی هغه خو په لار د سره سړې نه پری دي نو خزه بسنګ پری دي. بیرته وی عادي تعالی زندگی ملو شو کنه نو تب ویني چې کم د کسرا سرو سپین دا غ بنگړي تاج دا به زما د امتی په لاس باندې وی تاج به زما د امتی په سر وی. عادي ته دا خبر ناشنا ښکارا کېدله. تا ته یو سړی ویل کته پوېږي چې کم دی د روسیانو چې کم دی دا صدر صاحب چې کم دی دا تاج دی کنه دا بستا د مولا سے په سریخه ها تا ته ګورو دی خبرو ته کنه نه خو د پیغمبر خبره و چې کم دی نور وی دا ناشنا ټکیو نو ته وی جدا ته کم کسرا یادې کسرا ابن هرمز یادې پرویز ابن هرمز چې وته وی وته نبی علیہ السلام او دقه دته ویما بیا عادی داسې موقع راشي کنه اوس خو تاسو د ډوډۍ سره ملایوي یو سړی به سره راغستی پلاس کې ګرځي به واخلې سو بیا د غستو نه وي دا پکې بل عجیب و. څلورم ټکي نبی علیہ السلام دوی یو موقع راشي عادي چې الله به دا بنده یوازې مخه ته ودري او مینس کې به ترجمان نه ورته بنده دادی کړي دي خپل ریکارډ به وتخی. دا څلور خبرې پیغمبر علیہ السلام عجیب وکړي. نبی کریم علیہ السلام د دنیا نه لاړ وای دا دوه خبرې ما وکتلې چې داسې امن رااله چې بالکل د حیرینه خزر روانه حرم تزي بل خوازي اسم نشته ده اسلام کې داسې امني خ دا کافران چې تاسو نه پریږدي کنه ځکه تاسو په دین کې دا خوبایي ده چې اسلام ناپیس شي بیا به زما ستا ټوپک او کلاشنکوب ته ضرورت نه دا چې خلک را پسې نه ختی ګن کلچر دا ورک دا په خپل ورک شي چې کوم دی خو چې اسلام وي نو دا امن براشي. نو چې هر کله داس یو ملک امن راشي نو دا بل ملک خلک باغی څه وړي خلک خو دې به امنۍ راغستې دي وای دا امن رااله. بیا مې وکتل چې د کسرا هغه سره او سپین د عمر سے په زمانہ کې رال چې کم دی
او سوراخه په لاس کې واچول. دا مې وکتل، وی دا دوه خبرې مې زندګۍ کې وکتل. زندګي مې لو شو، دا درېمه به هم وګورم او دا څلورمه د قیامت ده، نو دا به هلته وګورم. الله د دوی سره وعده کړې ده. پرون دې مسله ذکر کوله چې الله د کومو خلکو سره چې چا جهاد کو هغوی سره وعده وه چې ستاسو ریاست میلو شي، د ریاست قوانین به صحیح، نو هلته تا ته قوانین ذکر کړه. دا به د ریاست قوانین وي. ریاست مدینه قوانین هلته ذکر کېدل. او اوس د ریاست مدینه نمونه ورخی. ریاست مدینه هلته قوانین ذکر کېدل او دلته د ریاست مدینه نمونه ورخی چې راشه مدینې ته وګوره. دغه حضراتو ته الله مدینه کې ځای ورکو. اوس د ریاست مدینه د چې کوم دی دنیا ته وروښول چې دا د هغوی حکومت څنګه و، نو د الله وعده ورسره په دې تاسو له خلافت در کوم، دویم ستا دین له به طاقت ورکوم، او دریم به ستاسو ته امن در کوم. خو نمونه دا و د مدینې، یعبدوننی دوی به زما عبادت کوي. مدینه د عبادت ځای ولا یشرکون بی شیئا، په دې کې به شرک نه وي. ومن کفر، نو دا چې کوم دی دا شرایط وله، نو به دا مدینه ریاست مدینه شو، دنیا د پاره چې کوم دی یو نمونه پیش وله. خو که بالفرض د دې ناشکري وشي، ومن کفر چا چې ناشکري وکړه بعد ذلک پس د دې نه، فاولئک هم الفاسقون، هم دوی فاسقان دي. واقیموا الصلاة، تاسو قایم کوئ منځ، وآتوا الزکات، ورکوئ زکات، واطیعوا الرسول. دې جبري مفسرین ګوري کنه، نو ذکر کوي د دې نمونه چې کوم دغه د صدیق حکومت دی، د حضرت عمر حکومت دی، د حضرت عثمان حکومت دی. دغه حکومتونه دای نظایر دا ریاستونو. لعلکم ترحمون، دې لپاره چې پتا سو رحم وشي. لا تحسبن الذين كفروا، ګمان مکو په هغه کسانو چې کافر دي، معجزین چې ګنه دوی عجز کوونکي دي الله لره په الارض په ځمکه کې، یعنی د الله نه بخلاص یو بتختی. ومأواهم النار، زیاده دوی اور دی. ولا بئس المصير، او دا بد زیاده رجوع دی. یا ایها الذين آمنوا، اې د ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، وړاندې چې څنګه احکام ذکر کېدل بیا هغه احکامو دپاره عود دی. مسله دا وه چې خادم کور ته راځي، نابالغه بچی کور ته راځي، نو اجازې ته ضرورت نه و. اوس الله فرمایي 3 اوقات داسې دي چې په دې کې به دوی اجازه غواړي. دا د انسان د ضرورت اوقات دي. زیاتې کپړې لري کړي، غرمې ټیم کې سړی آرام کوي، ماسخوتن د مانځه نه پس خلک آرام کوي، نو خپلې زیاتې کپړې لري کړي. د سحر د مانځه نه مخکې عام دی چې د سړي داسې عامې کپړې نه اچولي، نه په دې کې ماشوم ولې نه، خدا به بې اجازې نه راځي. ځکه دا داسې حالت دی چې په دې کې څوک نه غواړي چې ما دې څوک وویني. اوس ماشوم خو په دې پوهېږي نه، نو دا به څنګه مامور کې چې مه ورځه، نو په دې باندې مکلف اولیاء د ماشوم دي. مثال په طور یو ورور دا کبره ده، دا وراره چې کوم دی هلته ځي، نو دا مور او پلار له پکار دی چې د بچي ته بچیه کاکاجي قبرې ته په دې وخت کې مزه ښه، دې وخت کې مزه. دا مشران په دې باندې مکلف دي چې کشر په دې پوهه کړي. د ایمان والا ولا یستأذنکم الذین، خامخا د ستاسو نه اجازه غواړي هغه کسان ملکت ایمانکم چې مالکان وي ستاسو لاسونه، والذین، او هغه کسان لم یبلغوا الحلم چې دا نه رسېدلي بلوغ ته، منکم ستاسو نه نابالغ دي. 3 مرات، 3 اوقات، 3 مرات، 3 اوقات، 3 اوقات من قبل صلاة الفجر، مخکې د مانځه د سبا نه، وحین، او په هغه وخت کې تدعون چې تاسو کېدئ ثیابکم خپلې کپړې من الظهیره، په غرمه کې د کپړې لرې کړه، خلک آرام کوي. ومن بعد صلاة العشاء، پس د مانځه د ماسخوتن، 3 عورات لکم، دا 3 اوقات په شان د عورت دي ستاسو دپاره. لیس علیکم، بیا نشته په تاسو باندې، ولا علیهم، او نه په دې ماشومانو باندې، جناح څه ګناه، بعدهن، پس د دې اوقاتو نه، طوافونه چې دوی ځي راځي، د دې اوقاتو نه علاوه که دا بې تپوسه راځي نو خیر دی. بعضکم، بعض استاسو علی بعض، په بعض نور باندې، کذالک هم دارنګ یبین الله لکم الآیات، بیانې الله تاسو ته آیاتونه، والله علیم حکیم، الله پوهه دی حکمت والا دی. و اذا بلغ الاطفال، یو ماشوم د کور ته ځي راځي، خدا نابالغ، اوس د غټ شو بالغ شو، نو بیا هم راځي اسیم زمانه پرده ماته ونو، نه داسې نه ده. مخکې ماشوم وي پرده ماته وه، چې اوس بالغ شوي، اوس بستانه پرده پرځي، اوس به نه ځي. و اذا بلغ الاطفال، کله چې ورسیږي بلوغ ته ماشومان، منکم ستاسو نه، الحلم، بلوغ ته، نو عام حضرات تپوس کوي چې ماشوم دونه عمر دی چې کوم دی روجې پېشتي او که نه، نو بلوغ دی که نه، که الک دی او که جینې، اول به علامات ګورې. الک دپاره نښه چې د باندې اودس ووړي،
الګ د پاره نخه واده دی ولکړې احبال وکړو ماشومی جنې د پاره نخه د چې کم دی هم او دس په واخوتو یا واده شوی دا امید جوړ شو یا چې کم دی ماهواره شروع شوله دا نخې د بلوغ دي که دا نخې وشولې اوس به ورته بالغ وایو که دا په 10 کالو کې دی او که په 11 کې دی او که په 12 کې دي دا الک او جنې د الله د احکامو پابند شول منځونه روجې پې فرض دي او که بالفرض داسې علامات موجود نشي بیا به کلونو ته ګورو 15 کاله چې پوره شي اگر چې نخه نه ده موجوده دته به بالغ وایو مفتابه قول داده که الګ دی او که جینه 15 کاله پوره شول اوس په دې منځونه فرض دي په روجې فرض دي دا به بالغ وي پتو په دې قول ده د دین علاوه بعضی کسان ټوټکې کوي چې تار راواخلیو بیا چې کم دی د مرینه ولا تو کې په خلی کې ته ونیسي بیا په سر ولا اړی اوس په واخوته نو ته بالغ نه وړي دا د ښځو ټوټکې دي په زول بکواس دی لا اعتبار له دله هیڅ اعتبار نشته عمدارنګ چې کم دی ترخونو کې وخترل دله هم اعتبار نه دا د بدن د ګرمایش سره تعلق وي چا بدن کې ګرمایش وي نو زر دغه ګیره دغه وختر راځي د چا بدن ګرمایش کم وي نو هغه کې دا نه راځي بعضی زینو کې شریعت کې دا علامه ګرځولې شوې ده د وجې د مجبورینا بنو قریظه چې کله قتل کېدل نو فیصله شوه چې دا بالغ قتل کړي نو هغه کې بالغ کسانو هغه به سرخ کته کړي او زنه بالغ ما ځان د مرګ نه بچ کو نه بل لار نه و نه دا غي د پر دا نخه مقرر شول چې تاسو نامن لاندې ګوري چې وختشته او کنيشته کنامن لاندې به وختو نو بالغ نو سره ته کټکا او چې نشته چې کم دی نو بیا پرېګ دا دا بنو قریظو کې دا نخه مقرر شو خو الته بل لار نه وځکه غي غوندو ځانونه ماشوم ګڼل چې زبد شم بل چې زبد شم نور شریعت داله چې 15 کاله کې به بالغ وي د عبد الله ابن عمر صاحب اثر دی چې کله احد ته نبی له سلام ته نو دی پرې نه خودو د 14 کاله عمر غزوه احزاب ته چراتو نو به پرې خودو د 15 کاله عمر پته لګي اوس د بالغ متصور شو دا حدیث متمسک دی نو چې کله دی ورسیږي الحلم بلوغ ته مخکې ماشوم اوس چې کوم دی بالغ شوی نو بیا به اوس ته اجازه غواړي فلیستأذنوا د اجازه غواړي کما استأذن الذين څنګه اجازه غوښتل هغه کسانو من قبلهم چې مخکې دوی نو كذلك هم دارنګ يبين الله لكم الآية لكم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه والله علیم حکیم الله پوهه د حکمت والا دی والقواعد من النساء دا د زنانو یو خاص حکم ذکر کیږي تاته د زنانو پردې مسله مخکې نه بیان شول چې خزه به پرده کوي اوس یو ابه د داسې بوډې شوله چې هغه بالکل انتهایی عمر ته ورسېدله نو چې دا دونه انتهایی عمر کې ده چې هغه د خاوند د تعلقاتو یا د خاوند چې مثال کم مسائل خواهشات داغه انقطاع شول اسم نشته نه خو د دې چاته میلان شته او نه دغه عمر داسې د چې د تسوک میلان وکي نو چې داسې بډایواله ته ورسیږي نو کدا غټ پړونه بورخې نه په سر کوي وای ما په سر کوا ځکه دا اوس تلو نه ده نو دا بدون بورقه څنګه ګرځي دا بغټ پړونه څنګه ګرځي خیر دې ما ګرځاوه وجه دا چې تا کې سپیت نه نشته نستا چاته میلان شته او نه تا تر چا میلان شته خو مقصود د دې زنانه بوډه چې د برقه او غټ صادر دی دا مقصد نه دی چې د خپل خایس خط کو تخکاره کوي کدا بوډه داسې وي چې غټ صادر او پړونه نه ګرځي او خې چې کم دی پیزوان اچولې دی خې چې کم دی غوګونو ته مندرې اچولې دي او خې چې کم دی د سرو میخه کې په پوزه کړې دی نو پته لګي دا خو تخزو ته خلکو ته ځان خې بیا به ته برقه نه کوزي نه داسې بوډه چې د دې خایس د ښکارا کولو نه ده نه خایس ته ضرورت شته نه خاوند ته ضرورت شته نه دغه تعلقاتو ته ضرورت شته او نه چاته په دې کې ځان خي او نه بل چې ته ګوري نو هغه د ار یو د نیا په زیاده نو څوک داسې وته غلط نظر نه کوي نو کدا غټ پړونه په سر کوي عام صادر په سر کې او د چا کار زینو تلی شي ځکه پیتنه نشته او زمون خبره دلته څنګه الټي چې کومه خزه بوډې شي ناغه لغټه بورقه والو یعنی چې پکم پرده نشته نو هغه له برقه والو او چې کوم ځواني نو هغه یا پیشینی او یا صادر والو اوس چې پاغه پرده فرض ده نو هغه له مصادر اغسته ده او دومره نری صادر چې دغه وختخ کاری دغه بدن پکې ښکاری پچا چې پرده فرض دغه نه کوي او چې پچا فرض نه د پاغه پرده کوي دا بوډا شو سره برقه والي کړه موږ داسې الټه چلیږو
والقواعد هغه چې کم ناستې دي من النساء د ښځو نه، ناستې د څه نه؟ د نکاح نه، د نکاح ضرورت یې نشته. ناستې د ماهوارې نه، ماهواره کټ شوې ده. ناسته د حسن نه، هغه اوس د جمال او د حسن څه تمه نشته. لا یرجون نکاحا چې امید نه د نکاح، فلیس علیهن نشته په دوی باندې جناح څه ګناه، ای یدعن چې دوی کیدي ثيابهن غټې کپړې بورقه کیدي، غټ پړونه کیدي. خو مقصود په دې اخودلو سره غیر متبرجات چې نه د ښکارا کوونکې بې زینت خایس لره چې خایس به ښکارا کوي نه. بیا وان یستعففن او که دوی ځان پاک وګڼي په دې عمر کې بورقه په سر کې، خیر لهن لوی غوره ده. والله الله پاک سمیع علیم اوریدونکی دی او پوهه دی. لیس علی الاعمى حرج. مسله به دا وه چې په یو کور کې خلک ډوډۍ خوري، نو یو ورور پکې چې کم دی ګوډ دی، اوس ډوډۍ ته کینی، نو لازمي خبر ده چې د ګوډ خپې آلته غځېدلي دي. نو دی سوچ کوي چې هلکه دا بل ور مې راغونډ ناست دی او زه پکې دا خپې غځېدلی ناست دی، ما خو ډېر ځای نیولی دی، هسې نه په دې ګناهګار شمه. دا قرنګې چې کوم دی یو سړی ړوند دی بل روغ دی په کور کې ډوډۍ خوري، دا ړوند دا سوچ کوي چې اوس ډوډۍ خو خورو، هسې نه چې زما نوڼې غټې شي ځکه د بل خو زه نیلمه، د پردی حق ونه خورمه. داسې خطرې وي. الله دا وهم د پکې که تاسو یو ځای ډوډۍ خورئ هېڅ پروا نشته دی، خیر دی، معذور دی، ګوډ خپه دې وغځوله پروا نه کوي، ړوند دی غټه نوڼی کې کچه نوڼی کې پروا نه کوي. داسې خبرې معاف دي. دا د هر مشترک څیز کې دا معاف وي. مثال په طور سه روزه کې لاړې، چله کې لاړې، پیسې مو راغونډې کړې په شریکه خرچه کوو. طالبان دي په کمره کې اوسېږي، پیسې راغونډې کړې په شریکه خرچه کوو. اوس دغه شریک ډوډۍ ته چې ته کښېنې نو یو سړی به نیمه ډوډۍ خوري، بل روغه خوري، یو چې کم دی خبره لږ خوراک کوي بل ډېر کوي، په دې ګناهګار دي نه. دا مشترک خوراک دی، یو بل ته چې کم دی اجازه ده نو دا خوړلی شي. یو د شمیر مسله شمیر مسله دی چې سړي سر ډوډۍ ده، نو اوس به سړي سر ډوډۍ ورته کېدی، بیا به د بل ډوډۍ ته لاس نه وړي. او که نه دوی وایي چې تر مړه ښه ده چې څونه خوري خوره، نو که یو سړی ډوډۍ خوري بل دوه خوري درې خوري هېڅ پروا نه کوي، نو دغه چې لاس روزه کې بل یو ډېر خوراک کوي بل لږ پروا نه کوي. کور کې هم دغه شانتې ورونه دي، یو سړی ډېر خوري بل لږه دا معاف وي. نو لیس علی الاعمى نشته په ډون باندې حرج څه تنګسیا، ولا علی الاعرج نه په ګوډ باندې حرج څه تنګسیا، ولا علی المریض نه په مریض باندې حرج څه تنګسیا، ولا علی انفسکم نستاسو په ځانونو باندې ان تاکلوا چې تاسو خوراکو کوي من بیوتکم د خپلو کورونو نه. خپل کور ته ضرورت نه، خپل کور خاصم سړی خوراک کوي. نو بعضې فرمایي دا بیوت چې ذکر کېږي مراد نه د بچي کور دی، من بیوتکم بیوت اولادکم، د زوی د کور نه، ځکه د زوی کور داسې ده دا ستا کور دی. او بعضې دا فرمایي چې خپل کور ته مراد دی، خو د نورو کورونو سره چې یو ځای ذکر کوي نو معنا دا ده چې په دې بل کور کې داسې پراخه ډوډۍ خوړلی شي لکه څنګه چې په خپل کور کې خوړلی شي، ځکه سره د خپل کور هم ذکر کېږي. د خپل کور نه خوراکو کې او بیوت آبایکم یا د پلار د کور نه خوراکو کې او بیوت امهاتکم یا د مور کور نه. دا د هر سړي خپل بیل بیل ملکیت د خمور ځان له ملکیت د زوی ځان له د زوی راغې د مور کړه ډوډۍ خوري خوړلی شوي. او بیوت اخوانکم یا د رور د کور نه، او بیوت اخواتکم یا د خور د کور نه، او بیوت اعمامکم یا د تره د کور نه، او بیوت عماتکم د تروریانو د کور نه، او بیوت اخوالکم یا د ماماګانو د کور نه، او بیوت خالاتکم یا د ماسیانو د کور نه، د مور د خور کور. او ما ملکتم مفاتحه هغه چې تاسو مالکان دغه د کنجیانو ستا صاحب نیک چې کنه چابېنې درکړي دي د دې باغ انتظام کوه. صاحب خو پېښور کې ناست دی، نو ته د باغ انتظام کې چې کنه ځان له پکې مڼه وخوري وخوره که نه، دا د باغ سنبالول نه کوې، نو که تا پکې مڼه وخوړه نو څه چلو شو، ام دې ته وخوړو نو خوړی شي. او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم یا د خپل دوست د کور نه، د دې غونډو کورونو نه خوراک کوی شي، خو بشرطې چې په دوی کې اجازه عرفي وي. دا د عرف خبرې، د دې مسله په عرف ده. که د دې خلکو عرف ده چې د رور کور بل کور هغه کې خلک په آزاده خوراک کوي، او د دوست کور ته لاړ شي خوراکو کې هغه پې خوشحاله وي، نه بیا خوړی شي. خو که عرف نه و نو نه به خورې. ګوره بعض ضروري خو داسې چې د رور سره خبرې نه کوي، هغه د ولږې مري چې کوم دی مکو چې پرون مړ وی نو هغه به تا ډوډۍ درکوي، داسې نه چې هغه په کور کې نشته او ته بې تپوس ته تللی د هغه شکور ته ناست دی که راغی خو دا کپرې به نه ولي، نو پته لګي داسې کور نه به خوراک نه کوي، دا ته اجازه نشته. دا مسلې د عرف دي. نو که عرف کې دا و چې په دې کې اجازه وه نو بیا وخوره. نو دوست هم داسې ده، نو کله دوست خوشحالیږي. امام شافعي رحمه الله یو شاګرد سره میلمه شو، نا شاګرد ډېر مالدار و، نو ښه چې کوم دی خوراکونه
اوس هغه خو خوراک راوړي استاد د پاره خدا هر سړي خپل طبیعت جدا مثال هغه چرګان راوړي میان راوړي نو د چا خوښي د چا خوښ نه یو ځل شافعي صاحب ناس دی نو هغه کوربه چې کوم دی چټ ولي که خادم ته چلاړ شه دا سودا راوړه نو هغه چې روان دی نو امام شافعي صاحب وکړه لکه تراړه چټ څه شی پکې دي چې وې کاته نو هغه پکې د خپل طبیعت یو شی ولیکو اوس مثال په تور هغه چرګان غوښتي دي هغه میان غوښتي دي او ستا خوښ چې کوم دی پکې کریلی دي نو ته پکې کریله ولیکله نو چې هغه راوړه چې کوم دی نو پخلی کې خو دی شو نو هغه خادم نه تپوس وکړو ما خو تا ته دا نه ویلي خلک میلمه له ښه شی راوړي که نه بېکاره شی خو نه راوړي چې میلمه خفه نه شي هلکه تا ته ما دا نه ویلو کریله هم په څه کې حساب دی چې تا راوړې ده هغه ورته چې دا خو راته مولي صاحب ویلو نو دومره خوشحاله شو که نه چې ښه تا ته میلمه ویلو چې تا راوړه غلام ته ته مې آزاد کړی چې تا د میلمه په طبیعت سیز راوړی نه نو امام شافعي صاحب چې مثال سیز لیکو هغه ته پته و چې دا کوربه په دې خوشحالېږي نو چې په خوشحالېږي نو بیا وخوره او که دوست دې داسې وي چې ته یو ډوډۍ خوري او دویمې ته لاس کوي هغه تندی راکوت کړی دی بیا به نه خوري ګوره ځکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه د مسلمان مال به د هغه د طبیعت د خوښۍ نه بغیر نه خوري نو ځکه مې دا مسایل د عرب دي یو مسله بله مسله ذکر کېږي دا کسان چې خوراک کوي نو لیس علیکم نشته په تاسو جناح څه ګناه ان تاکلوا جمیعا چې تاسو وخورئ په یو ځای باندې غونډ را جمع شئ پخوا چې څنګه زمونږ پښتنو طریقه وخه نو زمونږ استاد هغه به دا وی ان تاکلوا جمیعا لکه پښتانه نه پخوا د پښتنو طریقه و داسې نو غټ لوښی به وکنه په هغه کې به وریجې راواچولې او ترکاري به پرې راواړوله بس دا بابا دی او دا بچی دی او دا انګور دا او دا نوسی دی غونډ به ترې راتاو شول او چې کله به ترکاري وه یا ترکاري شوروا نو په غټه کاسه کې به یې واچوله بس دا کاسه کې پرته وه غونډ به د هغې کې نوڼې ښکته کوله نو دا طریقه وه او اشتاته یا تاسو بیل بیل وخورئ دا د پنجابیانو طریقه وه که نه اوس پښتنو چې کوم دی هم د پنجابیانو طریقه خواره کړې ده ځان له چې کوم دی ډېر تکلفات مو کتلي او دا غونډ شی د دې ښځو نه وران دی دا غونډ د ښځو نه وران دی دا چې څونه ښځې که نه دا رواجونه پرېږدئ خاون مجبوره کې چې کوم دی ورشه ډینر سیټ راوړه د لرګي سیټ راوړه د اډوکي سیټ راوړه دا خو چې کوم دی موږ میاشت دا لوښي استعمال کړي اوس میلمه راځي چې کوم دی دا خو پروسګني لوښي دي اوس بل راوړه سیټه نو بیا به بل راوړئ نو چې کال دا خو زوړ سیټ شوی اوس بل راوړه اوس نوی راوتلی د شیشې هغه راوړه نو د خاون سټه وځي نو بس هغه راوړه نو که بالفرض چې کوم دی خبره د کم خاون وس کېږي خو ښه ده وس یې نه کېږي نو هلته ښځې زور دی چې راوړه مجبورا چې هغه تللی هلته چې کوم دی بابو صاحب ناست دی بل بل راوړو نه داخلومه چې کوم دی دونه سره جمع کا نو دنه رشوت اغستل او دغه نه رشوت اغستل حرام به راوړي چې دلته پیسټونه والی نو په دې ګناه کې تا واچوخه بس ساده زندگی یو کاسه پیدا کا یو خانک پیدا کا دغه بس دیخه ترکاری دی پخه کړه په دې کاسه کې راوړه او غونډ ته راتاو شي او چې روجي دی پخه کړه په دې خانک کې واچو غونډ ته راچاو ساده زندگی د خه مزیدار ښه او میلمه چې رااله کنه په دې کاسه کې زخرم هغه زما میلمه د پمدغه کاسه کې در سره خوري او که پلیټونه پکاري چې کنده نه به دې زوټل ته چاته بل ځته لاړ شي مال راغله پلیټون له خونه راغله کنه او که په دې ته بدی ښکار مې زر پیر دې بدی ښکار شم ان دا ساده زندگی ده نه ځکه تاسو ته هم چې کم دی په کور کې خاوندان په ناروا مه مجبوره کوئ چې کم دی هغوی تاسو اسانه زندگی اختیار کړئ ساده زندگی اختیار کړئ نو او اشتاته یو ځای خوراک کې برکت وي په دې کې ډېرې پیدې دي ځان سره دی بچی کېنول ته به بسم الله وایي بچی ته بسم الله یاده شوله ته خوراک کې بچی د خوراک چل زده کو چې تا بچی ځان سره په خوراک نه دی کېنولی سبا د بل ځای کې کېنو نو هغه د خوراک په چلم نه پوهېږي ځان سره کېنوه چې سبق ورته وښایې نبی کریم علیه الصلاة والسلام حضرت انس ته بچیا کل بیمینک سم بسم الله بسم الله ووایه کل بیمینک په خلاص خوراک کوه مما یلیک خپله مخه خوره یعنې دا آداب دي صحابو شکایت وکړو چې موږ خوراکونه کوو خو مړیږو نه وی داسې معلومیږي چې تاسو بیل بیل خوراک کوئ وی یو ځای خوراک کوئ که نه غونډ کور را جمع کېږي یو ځای خوراک کوئ چې کنه بسم الله وایي چې مړېږئ که نه مړېږئ برکت پکې راشي تاسو نه برکت ختم شوی دی فاذا دخلتم بیوتا کله چې تاسو داخل شئ خپلو کورونو ته فسلموا سلام اچوئ علی انفسکم په خپلو ځانونو باندې په کور کې مور ده خور ده ښځه ده وایي دا تی په دې سلام اچوه تحیه من عند الله دا تحفه ده د الله د خوا نه مبارکتا طیبتا برکتي ده پاکه
انس صاحب ته پیغمبر علیه السلام بچی چې کور ته لاړ شي نو سلام اچوه، په دې کې برکت دی، ستا دپاره کې برکت دی، د کور دپاره پکې برکت دی، لہذا چې کور ته راځي نو سلام اچول سنت عمل دی. خو پښتنو کې شان دا مسله ګرانه ای کنه، کمور یې بل خو به بل آسان خو خزې ته سلام کول لک پښتنو ته دا شی ګران ښکاری، خو بس یو چار څه دی نو ګران دی او کارزان دی چې کم دی خو ثواب ګټي نو. کذالکم دارنګ یبین الله لكم بیان الله تاسو ته خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو پوه شئ. انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان هغه کسان دي امنوا بالله ورسوله چې ایمان وروړي په الله باندې او د الله په پیغمبر، و اذا كانوا معه کله چې د پیغمبر سره علی امر جامع په یو جامع کار یو جامع مشوره کې ناس وي لم يذهبوا دوی نزيد اغینا حتى يستاذنوه چې اجازه وغواړي د پیغمبر نه، د پیغمبر په اجازه. مثال په تور تمام قانون جوامعو کې دا طریقه د درس کې نه به تاسو بغیر حاضری نه کې د درس ستاره لپاره شروع دي، ته به تاسو ولی غیر حاضری کې د قرنګي چې کم دی د مشورې خبره د به تاسو بنوزي مخکې اجازه وغواړي چې دا کار می پیدا شو لاړ شه. ان الذين بشک هغه کسان یستاذینونک چې ستانه اجازه غواړي اولئک الذين دا هغه کسان دي یؤمنون بالله دوی ایمان وروړي په الله باندې او د الله په پیغمبر باندې. فیض استاذنوک کله چې دوی ستانه اجازه وغواړي له بعض شأنهم د بعض کار د لپاره بعض حاجت د لپاره فاذن اجازه وکلمن شئت چا د لپاره چې ستا خو خیمنهم د دوی نه واستغفر لهم الله د دوی د لپاره بخنه غواړه د الله نه، دا څه ګناه پس خو نه د تل چې بخنه ولا غواړه. یو مطلب دا دی کې دې شي دغه تل د دنیا کار د پاره او ته خو د دین په کار کې د دې خیر نه محروم شو نو ځکه ول استغفار واړه. یا دویم دا د کاغه تل د دین د پاره وي خو هغه انفرادي کارو او ستا اجتماعي کارو، اجتماعي کار د انفرادي نه اوچت دی، د دې خیر نه محروم شوی دی نو ځکه ول استغفار واړه. نو تبلیغیان حضرات په دې کې کله کې کنه مشورې نو کې نه موزه جامع کار د چې کم د بیان د خپل انفرادي کار بنه کې نو هغه اجتماعي کارونه بل خوانه زی زمونږ یو مولانا صاحب ناغه تلو چې کوم دی ناغه د دینه تنګو ځکه هغه وظایف پر ډیر کول نبی ما ته وی چې کوم دی وې دا نور خدي خو دا ما وظایف ته نه پری دي وې ځان له وظیفه کوم رب سره راشي مولوی صاحب راځي اجتماعي کار دی نو چې لک شاته ټی به راکوي دا کې ډیر تنګ کړو ما نو د مولیانو خپل وظایفي هغه پوره کیږي نو د دې وجنه تبلیغیان حضرات چې کوم دی په اجتماعي کارونو کې کلک وي خو چې عالم در سره نو ډیر به نه تنګي دا نور حضرات راکلک ځکه هغه وخت بربادي عالم وخت نه بربادي هغه خپل ذکر کوي هغه خپل وظایفي نو کو ځان لم کوي خو څه کوي او چې عوامي هغه خپل وخت په قیمت نه پويږي خرابيږي نو دا به راکلک نسبت په اجتماعي کارونو کې چې وخت نه خرابيږي وخت قیمتي شي نو پیدا استاذنو کلمه نو واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم الله بخون کې مهربان دی. لا تجعلوا دعاء الرسول درې معنی باندې اکتفا کو. یو معنی دا دعا مصدر دی مضاف دی فاعل تا نو معنا دا شو تاسو مگر زوی دعاګانې د پیغمبر علیہ السلام تا د پر بلم دعا کوي او پیغمبر هم دعا کوي د پیغمبر دعا ډیره اوچته ده ګوره دا ډیره مقبوله ده هغه عام دعا خو نه ده. او دې مطلب دا سم ویلې شي چې دعا نه مراد بلنه وایي عمدہ مصدر مضاف کا فاعل تا. لا تجعلوا تاسو مگر زوی دعا الرسول आवाज د پیغمبر چې پیغمبر تا ته आवाज کوي تا ته आवाज کوي راشه نو دا عام आवाज نه پټک ورزا کپه منظم ولاړ خو پرې دا ورزا د پیغمبر आवाज داسې چې کم دی واجبې دغه اجابت. درې مطلب داسې ویلې شي چې دا اضافت مفعول تکي لا تجعلوا تاسو مگر زوی دعا الرسول بلنا د پیغمبر چې ته پیغمبر ته आवाज کې نو دا عام आवाज مگر زوا بل ته आवाज کې پلانیا نو پیغمبر ته پنوم आवाज مکوا. پیغمبر د الله ډیر لوی چې کم دی انسان دی نو هغه ته په ادب आवाज کې یا حبیب الله یا رسول الله دا سي आवाज به وته کې نو دغه سي مسلې د روزي مبارک خواته الته چې کم د روزي مبارک سره سلام کې نو په ادب به سلام کې څنګه چې انسان جمدي انسان ته راځي نو خلک څنګه سلام کوي السلام علیکم نو الته به دا وای السلام علیک یا رسول الله یا حبیب الله یا خاتم النبیین یا امام الانبیاء یا امام المتقین یا سید الکونین یا سید المرسلین نو په دې صفاتو بیا دې السلام علیک بیا وای بیا چې کله صدیق ته ورشي نو هغه ته هم ادب باری سلام کې السلام علیک یا صاحب الغار یا صدیق یا فلان دغه وداسي به داسي حضرت عمر نو لا تجعلوا دای به عام خلکو په شان ته आवाज نه کې ادب سره به आवाज کې
كدعاء بعضكم پشان د بدن استاذ باز استاس بعد باز نور لرا قد يعلم الله الذين تاقي سر الله پیجنی هغه کسان يتسللون منكم چاغي رستو کیږي استاسونه لوازا پرستو کېدل سره منافقان په مجلس کې ناس نه داسي غلي به قتل چې د نبی له سلام فکر نه چې غلي اوزي فليحذر الذين وديريږي هغه کسان يخالفون عن امره چې مخالفت کوي د امر د الله نه ان تصيبهم چې ورسیږي دوی ته فتنه تکلیف او ورسیږي او يصيبهم یا ورسیږي دوی ته عذاب الیم عذاب دردناک الا خبردار ان لله بشکد الله د پاره ما فی السماوات هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې د هغه چې پزماکو کې دي قد يعلم تاخسر الله پويږي ما انتم عليه هغه حالت چې تاسو پیي و يوم يرجعون هغه ورځ چې واپس کړي شي دوی الیه الله تفینبئهم الله به دوی ته خبر ورکی بما عملوا هغه چې دوی عمل کړي والله الله پاک بكل شيء عليم په هر چیز دی پوها اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه الہ العالمین زمنګ درس په خپل دربار قبول کړي الله زمنګ اوریدل زمنګ ویل ستاره زاده پر او ګرځي الله زمنګ ژوند زندگی په خپل کتاب باندې خسته کړي د نبی له سلام په سنت باندې خسته کړي څونه مسلمانان الله ستاسو کتاب سره مینا کوي تور سره مینا وکي الله پاک څوک درس ته حاضری کوي څوک اوري نور زینو کې درسونه دي د قران الله ټول زمونه قبول کړي څومره په دې بهتره میش کې د قران درسونه شروع دي الله د ټولو مسلمانانو نه قبول کړي الله د ټولو روزي قبول کړي الہ العالمین ټولو مسلمانانو جوړو کې خیر واچولې کې الہ العالمین سور مسلمانان درس ته حاضری کوي د خپل حاجات سره دي الله ټول چې کوم د بوډاګان وی بوډېګان وی داسې زموږ مشران رونه دي الله درس ته حاضری کوي الله جوړو کې خیر واچولې کې بیماران وی الله شفا کامل نصیب کړي الله څه پریشانی وی تکلیف خپل احسان سره تکلیف رفع کړي الله کورونو کې پریشانی نه وي ختم کړي الله بهر پریشانی نه وي ختم کړي الله د اولاد پریشانی نه وي ختم کړي الله د مالونو پریشانی نه وي ختم کړي الہ العالمین ژوند زندگی د سکون او د آرام نصیب کړي الہ العالمین آفات و بلیات و زمنګ د ټولو حفاظت نصیب کړي الله د ټول ملک حفاظت نصیب کړي الله څومره کافران دي الله هدایت ورته وکړي الله که هدایت په نصیب کې نه الله مخدز مکه نه لري کې الله څومره چې د کافرانو ظلمونه کړي په مسلمانانو باندې کشمیر کې دي افغانستان کې دي عراق کې دي لیبیا کې دي الله په نور ملکونو کې دي الله دغه ظالمانو دغه ظلم په دوی باندې استعمال کړي الله دغه مسلمانان دغه د ظلمونو نه خلاص کړي الله د دې درسونو په خاطر د رمضان المبارک د بهترین روزو د عمل په خاطر الہ العالمین دغه مسلمانانو ملکونو کې امن راوستلې کې اسلامی حکومتونه راوستلې کې الہ العالمین پاکستان نظام الله اسلامی کې الله دا د خیر نظام دی موږ ته په ژوند او ژوندۍ کې دا د خیر نظام الله نصیب کې سونه مشران دی په دې نه پويږي الله دا غیړونو ته د خیر نظام کوز کې الله د دې ملک نظام د قران او د سنت د رسول الله کې الہ العالمین سونه بی دینیانی د الله په دین باندې بدل کې الله پاک زمنګ په خپل ایمان باندې پنه کو اعمال باندې استقامت نصیب کړي الله زمنګ په ژوند کې د حرمین الشریفین د حجونو د عمرو الله بار بار ملاقات نصیبو کې الله بار بار نصیبو کې سونه مسلمانان دنیا کې دعاګانې غواړي نیک اعمال کوي امت د پر سوالونه کوي الله دا غي په اعمالو کې زمنګ حصے وکي الله زمنګ د مړو حصے وکي الله د تمام جمدو حصے وکي الله زمنګ د مردگانو مغفرت نصیب کړي الله جنات عالیه نصیب کړي الله اخیره خاتمه زمون په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه